أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحجر دا دې سورت مبارک نوم سورة حجر دی ځکه چې حجر المرسلین دلته کې دې کې څه کلمات نو کلمه راغلې ده چې دغه حجر چې دی نو دا وادي د په مابین د مدینې منورې په شام کې نو دغه ذکر دی په دې کې ذکر دې ټول صورت له دغه نوم ښودلې دي تسمیه د کل صورت په اسم د جز سره تسمیه الکل باسم الجزء ها دا صورت مبارک چې دی نو دا مکی صورت دی او دې مبارک صورت کې شپږ رکوګان دي یو کم سل پکې آیتونه دي د دې صورت د ماقبل سره ربط دا دی یو خو دې کې هم احکام چې دی نو په نرمۍ سره رسول دي او بل دا چې په دې صورت کې هم داسي یعنی په نرمۍ سره په ژبه باندې احکام رسول دي په دې صورت مبارک کې هم د آیتونو د قرآن عظیم الشان او د توحید رسالت معاد د دې کتاب الله چې دا مظهر دی او دا قرآن مبین دی دا مظهر د حق دی د باطل نه د دې تذکرہ دی کوم د پاغه کې هم هوا بل په دغه وخت کې صورت کې هم انبیاء کرام ته مختلف تکالیف او رسول شو او په دې صورت کې هم داسې ده نو الله رب العزت ارشاد فرمایي دغه مضامین د دې چې کوم دین هم دي چې توحید د رسالت معاد دي او دې کې هم دغه د مشرکین او د کفار او د موحدین او د ابرار تذکرہ هغه کې هم تیر شوی د دې کې هم بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کو بس الله چې دې مهربان دي په مهربانه عام سره په دنیا کې په مؤمنانو او په کافرانو الرحیم سے الله چې دې مهربان دي په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو او په کافرانو الف لام را الله علم دې په معنا دي حروف د الله سمرا دي په غیزم ایمان دي دا الف لام را په دې مخ کې صورت کې او لاغینه په مخ کې دي کې هغه کوم دا ذکر او دې کوم دې دا یو راز د الله او د الله د رسول هم یلس کې دي کې جبريل راهم خبر نه استغا مشهور خبر تلک آیات الكتاب و قران مبین دا آیاتنا د کتاب دي او د قران مبین دي د ظاهر دي د حق پار او باطل دا تلک آیات الكتاب نزل کتاب اضافت من لها آیات من الكتاب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وتشديد سره ربما او یا ربما په تخفیف سره دوانو سره دا صحیح دي نو دا رب د پاره د تقلیل هم راځي او د پاره د تکثیر هم راځي د تکثیر د پاره راځي او دي کې دا رب چې د پاره د تکثیر د ما کافه د سره د دې د پاره د جرن چې کله دا ما سره راشي ما کافه نه ته بیا د خپل عمل د جرن بندي ښه او دا رب چې دینو تبا وای چې به کله چې داخل شي په دې رب باندې ما نو بیا دا مختص کیږي اختصاص لري د سپوري د فعل ماضی پورې د دې نه ما قبل دا چې په داخلي دا بیا ماضی وي ښه دا یا څه خودل تکي دا په مضارع داخله ده ربما يود الذين نه ود يود کنه نو دلته کې ولې دا سیدا قانون ما پکې نه جاری کیږي او دا ولې د مضارع لپاره په مضارع داخله ده او ما کافه پر راغله ده جواب دا چې دا مضارع په نسبت سره علم د الله تعالی ته چې دی نو دا واقع او شک پکې نشته
لکه څنګه چې په ماضي کې شک نه کنه نو په دې کې په مابین د ماضي او د مستقبل کې په نسبت سره علم د الله تعالی ته چې دی نو په دې کې تفاوت او فرق نشته نو د دې وجه چې دی نو داسې مسله ده او دا په نظر سره زمونږ عقول ته چې دی نو هغه دغه چې کله رب باندې ما راشي ما کافر دا بیا صحیح د دې دا مدخول به چې دی نو دا بیا ماضي وي دا زمونږ په نظر سره زمونږ عقول ته خاطر ته جواب شو چاویلی ته نو معنا به داسې وکړي چې کله تکثیر د پاره ډېر کرته ارزو تمنا به کوي هغه خلک چې کفر کړي دي او ورځ د قیامت کله چې دوی د خپل حال او د مؤمنانو حال ویني ښا دوی به بیا ډېر کرته به بیا سکی بیا به ارزو تمنا کوي سبو لو کانوا مسلمین کاش مونږ وې مسلمانان چا ویلی دا د تقلیل د پاره راځي نو خدا په هغه وخت کې چې یعنی په اعتبار د اوقات سره هغه اوقات په اعتبار سره چې دي چې په دې کې د فاقه پکې د دهشت نه نو دې کې چې کفار چې دي دا په سخت تکلیف کې په دهشت کې وي نو دی باندې وفاقه ناراضي وګره دغه نه موت اخلاصي ده ناراضي دغه نه چې کوم دی نو کې دا به د فقېږي نه مگر دا په بعض اوقاتو کې چې کله دی باندې دغه ډېر دهشت او دغه چې دی کله داسې کم شي نو بیا به دې سکی دی به د ډېر فاقې تمنا و بیا کې فاقې ښه دغه وخت کې دا چې دی دا په سرازي دا د تقلیل لپاره وي ذرهم یاکلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف تعلمون پرېږ د دوی لرا د کفارو لرا چې خوراک کوي او دی فائدہ اخلي په دنیا خپل باندې او مشغوله کوي دوی لرا عمل یعنی په طول عمر باندې په طول عمر وغیرہ د ایمان نه فسوف يعلمون فزرد چې دوی با پوه شي د ربما يود الذين كفروا دي کې د جامع الفصولين هو واقعا لیکلی ومختصر درته وایم حضور غوث پاک رحمت الله علیه یعنی شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه او د سره دوه ملګری نور چې یو ابن سقاو بل چې کوم دی عبد الله وسرور دي سبق دی نو چې د چټه ورځ به ولې دی با کله به دا سیرانه چې یره چې ته ناسیلاو شو نو دی با دا پیره چې کوم دی نو دا په نظامیه مدرسه کې دی سبق په وخت کې نظامیه نظام الملک تا جوړ کړ بادشاہ ندی روان شو الته یو بزرګ په هغه وخت کې داغه دا یو تر دغه شان چې دې په کله په خپل ځای باندې ښکارې دا کله بغیر شو هغه بزرګ ندی راغلی ملاقات له ویلا شو اوس کله چې سړی یو ځای ته زینو خامخا د هر چا خپل سنیت وي دا خلکو خنیتی او دو ناکار خلکو ناکار نیتی ابن سقا چې دی نو هغه وایي چې یاره زه خو زما د بزرګ ته ورځم خو ده به زه داسې سوالونه کوم چې دی به زه لا جواب کوم عبدالله وسرور وایي چې زه ورځم زه به سوالونه کوم چې ګورم چې ما له څه جواب راکړي زه دا موقف لږ ورته کې نرم او شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته وایي چې تم څه وایې که نه نو هغه وایي چې یاره زه خو دې لپاره ځم چې د خپل زړه دا لوښې تش وړم چې ما ته پکې خدای سره دې بزرګ په خاطر خیر راکړي پرېواړه روان دي چې ورسېدل نو هغه ولي د الله تعالی نشته دی موجود نه غیر دې کې داسې راښکاره شو خپل ګدۍ باندې او داسې د ابن سقا ته ډېر په قهر او جلال سره وکتل ورته وایي چې تا داسې وي واوره ستا سوالونه دا دي دې جوابونه خو دا واوره چې ته به د دنیا نه ځې نو ته به د دنیا نه کافر ځې عبدالله وسرون چې کوم دی نو ده ته یې وکتل تاسو وایئ چې لکه زه به سوالونه پرې کوم چې ما له څه جواب راکړي نو ستا سوالونه دا دي
جوابونه امدادي خو تبه دنیادار او ګرځيږي تبه چې دینو دا مال او دولت په ستاده پوسکو د وګړو سره ورسي او شاه عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه ته شو قتل پته وی چې الله تعالی باندې وخرا ولي دي لشان مقام بدل درکې چې تبه دا اعلان وکړي چې قدمي هذه على رقبه كل ولي الله زما دا قدم چې دا کو وسط د هر یو ولی د الله رب العزت دی علا کل رقبتی ولی الله او هغه وخت بیا چې دینو په دې ټولو باندې خپل حال راغی چې ابن سقاد پادریانو سره له معقولات کې ډېر تکړه معقول خو نو د عیسایانو سره مناظره سټیج جوړ دی د عیسایانو هغه بادشاہ چې کومه پادری مشرو هغه سره ناس داسې یو پیغله تیر شول نو دو ته زیات څه په دغه قتل په اور طریقه خدا د غي ترتیب نو دی ولې تاخذ سینو دا پیغله چې سو وای دا خو ما نور ده یره ما سره بنکاو نکي ویل به سم خو شرایط په منځ کې وی څه شرایط دي ته به اسلام پرې دی او سید ته راځي دا ته چې ډېر خلک نو چې بیا چې کله دغه نکاح سره وکړل ول او دې حد ته چې د په لاول کې شراب او بیا چې کوم دینو هغه بوت سجدا وغیرہ ارس چې په وکړو نو ډیر زیات په بدحال شو ا دې پورې چې خنزیران به راکول ساتل په د باندې بیا د باندې سي بيماري ولګېدل چې دې هغه دغه بار کوي شړل درې ابوینه به خطر ښه تر دې چې او پیره په عبد الله وسعود سے ابراغ ودا سن چل ولي نو مې جماعت دا بزرګ دعای بد لګېدل او دا چې په دې چکړو به خله لګول په دې خټو باندې لري تر دې دیو ته ته ډېر مخکې قابل وي ډېر زیات چې دینو حافظم به ور یو صفت کې وو صدفه یاد دي کنه یاد سره نه ختم شي یو آیت را یاد دی ربما یود الذین کفروا لو كانوا مسلمین ودار یاد نو ټول قران شي او دا هو به کافرانو باندې حجت کړي دا ته عبد الله وسرود صاحب چې دینو وخت لري د یو بادشاہ سره د وزیر خزانه وګرځیدل هغه واقع دنیا دی پوسکو تراله مالداري او غوث پاک رحمت الله علیه دغه حال تور سي الله پاک په دوه مهرباني کوله چې هغه مبارک فرمایي مخبر چې درست العلم حتى صرت قطبه ما درس کو تر دې پورې چې زه قطب وګرځیدم قطب دوران او قطب الارشاد په دې مقام دی موږ اکثر وایو چې دا غوث درجه چې د قطب نه غي خدا د قطب دا درجه چې دا لري روچته ده اوس بهرحال هغه د اعلان وکړي چې قدمي هذه رقبه كل ولي الله زما دا قدم چې دی دا په رقبه هر ولی د الله قدم ناش خپل زمانه په خلکو یا په ټولو اولیاء کرامو باندې دغه چې کومستو خوش خا یا چې دی نو کدا علی رکبه کل دا کل ولی الله دا کل حقیقي والی خو بیا د ټولو په سټ باندې باقاعده ثابتي او که اضافي واخلي نو بیا چې د قدم د لاندې کوم اولیاء دي ټول دنیا دي شو کړه نه په ټولو دي کوی شي دا کل کې ودغه خبره بهرحال دا علامه قشيري دغه ته اشاره کړې ده خو موږ هوای چې په کوم انداز باندې د مبارک قدم په ټولو دنیا کې دی موږ لري الله رب العزت چې کوم دی نو په بالراس والعين کې پوښ الله فرمایي جل جلاله ذرهم ياكلوا ويتمتعوا فريق دې کفار لرا اے محبوب پیغمبر یاکلوا ويتمتعوا چې خوراک او پیدا اخلي په دنیا خپل باندې ويلههم العمل او مشغوليږي دوی په عمل کې په عمل یعنی طول عمر خان فسوف يعلم البصر چې پوهه بشي دوی وما اهلكنا من قريه الا ولها کتاب معلوم ندي هلاک کړي مونږه اهل دکلو مگر د دې لپاره چې کوم دی یو اجل معلوم دی محدود دی هدا هلاکت لپاره
ما تسبق من امه من ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون. نو وړاندې کېږي د امتنا د امتنا اجل د دی وما یستاخرون او نه ترې څه کېږي وروسته کېږي. مه پرې وړاندې کېږي نه پرې وروسته کېږي چې د هلاکت د دې لپاره کوم وخت دی نو په هغې باندې وروستوالی مخکېوالی نه راځي ځکه دا د الله رب العزت هغه قضا مبرمه وي د هغې لپاره مقرر وخت وي. قالوا یا ایها الذي نزل علیه الذکر ویلي هم کفارو د مکې چې ای هغه شخصي هغه ذات هغه شخصیت چې نازل کړی شوی دی په ده باندې قرآن عظیم الشان. نبی کریم علیه السلام ته به یې په ګمان خپل کې وایي چې انک لمجنون. تو یعنی معنا دا ده چې په ده باندې قرآن نازل دی ذکر پې نازل دی ذکر دلته قرآن ته ویلي نو انک لمجنون بېشکه ته خامخا لیونی علیاذ بالله مجنون دی. او دا به ویل چې ته د لیوانو خبرې کې دا مجنون به ورته وایي ځکه وایي چې ته د لیوانو خبرې وایي کې چې داول دې خبرې کې چې په تا باندې قرآن نازل دی په دې خبره پوه شو. او د دې دا قول دا د فرعون د قول په شان چې هغه ورته ویلي چې ان رسولکم هم الذي ارسل الیکم لمجنون ستاسو دا رسول چې دی هغه چې را لېږلی شوی دی تاسو ته خامخا دا لیونی د سورې شعرا کې دغه چې حاصل دا شي چې دا دواړو مقالې چې کوم دي لومبنۍ او دا ګویا کې بس یو شان مقالې دي ځکه چې هغې کې او دې کې چې دی نو کفر و شرک ورپکې دا یو شان دی علت یو دی. دا دی چې کوم دی د چا نه صادر دي نو هغه هم کافر دام کافر او هغې کافر. الله فرمایي لو ما تأتینا بالملائکة ان كنت من الصادقین. لو ما چې دی نو دا په دغه په حلا په معنا سره دی. ولې ته راتلل نه کې مونږ ته په ملایکو ولې راتلل نه کې ته راتلل نه کې مونږ ته په ملایکو باندې ان كنت من الصادقین که چېرې ته د خپل قول کې رښتینی یې. دا لو ما چې کوم دی دا حرف تحدید دی پوه شو که نه. اوس دې دی کې ته ولې په دې باندې راتلل نه کې په ملایکو باندې چې هغه ملایک ستا تصدیق وکړي. الله فرمایي ما ننزل الملائکة الا بالحق نه نازلومږ ملایک مگر په حق باندې په عذاب سره وما كانوا اذا منذرین او نه به دوی په دغه وخت کې چې کله ملایکې نزول د ملایکو په عذاب سره وشي منذرین دي ته بیا انتظار نشي کولی. یعنی دی به منذرین نه یعنی مؤخرین باندې بیا به رستو کولی نشي عذاب. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بېشکه مونږ چې دی نازل کړی انا نحن نزلنا الذکر بېشکه مونږ نازل کړی دی ذکر قرآن عظیم الشان او مونږ چې دی وانا له لحافظون بېشکه مونږ خامخا د حفاظت کوونکي یو. نو دا معجزه چې کوم دی دپاره د بشرو دا قرآن پوه شي او دا مغایر دی د کلام د دوی ده. نو په دې باندې چې کوم دی نو باطل په دې باندې راتلل نشي کولی نه د وروستو نه مخکې او په دې باندې چې زمانې هم تېرې شي نو دا به صحیح دا به باقي وي. او بل دا چې کوم دی خاص کر الله تعالی چې دی د دې دپاره خادمان د بشرو نه ګرځولي دي چې دوی حفاظت کوي. تو اوس وګورئ فتر الکبیر العظیم اذا غلط وهو یقرأ. کله چې یو سړی مشر سړی دی لوی سړی دی او دی په دې کې غلطي وکړي او دی لولي نو دله ګوره ورکوټي نه ورکوټي چې دی په هغه مجلس کې ولا غږ ورکوي دا داسې نه دی داسې پوه شو که نه دا داسې نه دی داسې نو ماشومانو نه دغه ورکړي نو هغه مشر سړي ده هغه فتح ورکوي دا داسې دی داسې نه نو په دغه کې بیا عیب نه چې کله ولا فتح ورکوي دا او چې کله ماشومان لولي نو لوی خو ولا خود ورکوي په دې خبره پوه شو. په خلاف د نورو کتابونو چې په هغې کې تبدیل او تغییر او زیادت او نقصان دا ټول پکې داخل شوي. الله فرمایي که نه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. الله فرمایي جل جلاله ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين.
او خامخا په تاګي سره لګلې موږ مخکې ستاسو رسولانو فی شیاء الاولین په ټولو لمبنو کې وما یاتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون او نبرات دوی ته اس رسول مگر وی بدی الا كانوا به یستهزئون مگر و بدی په پورې ټوکی کوم کې دستا دا قوم چې څنګه استهزاء کوي ښا تاسو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ده چې یوازې تاسو پورې نه مخکې تسلی کوي کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین دارنګ موږ داخلو دا څنګه چې موږ د دې په دې زړونو کې ادخال د تکذیب کړو دا سیمو داخلو په زړونو د مجرمانو د کفارو د مکی کې الله فرمای لا یؤمنون به ایمان درو دوی په دې باندې په نبی علیہ السلام باندې کتاب وقت خلق سنت الاولین او په تاج سره تیر شوی دی سنت طریقه د بنو یعنی په دوی کې په بنو کې ښا چې هغه تعذیب او په تکذیب سره چې دا بیو تکذیب به وکړه الله با ول عذاب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء يعرجون کچته کولاو کوم په دوی باندې دروازه د اسمان نه فسخي دوی په دې دروازه کې یعنی فظلوا فيه يعرجون اسخي دوی په دې کې یعنی دې حال کې چې دوی خيږي دغه دروازه کې لقالوا انما سكرت ابصارنا دغه وخت بدی سوې خامخا او بوي دوی خبرونه بلکې دا بند کړی شوی دي سترګې زمونږه بل نحن قوم مسورون بلکې یا بل لپاره ترقی دي یو حال بل تا بلکې مونږ چې کوم دي قوم مسحور یو یعنی مونږ باندې سحر کړی شوی دي بیا دا ولقد جعلنا في السماء بروجا او خامخا ته سره ګرځولې دي مونږه په اسمان کې بروجا دولس برجونه چې هغه دغه چې حمل له صور دي جوزا دي سرطان دي اسود دي سنبله دي میزان او قرب او قوس او جدي او دلو او حوت دا دولس بروج چې کوم دي دا منازل د هغه وو کواکب دي د وو ستور کواکب سبع سیاره لیکن ځینې ستارې دي او ځینې پکې سیارې دي ښا دا سیاره چې دي دا ګرځي او ستاره چې دي دا د نور د رڼا په جو پټ شو په ځای باندې خپل هغه چې کوم دي نو هغه وو کواکب سبع سیاره هغه چې دي مریخ او د مریخ د پاره چې کوم دي نو خپل برج دا حمل او عقرب دي بل زهرا دي د ستوري دا چې کوم سیاره ده د دې د پاره ثور او میزان دا ولا برج دي په دې کې د وکی ښا سیر کوي او طارد د دې لپاره چې کوم دی نو جوزا دا او سنبله قمر دی نو دا قمر د لپاره سرطان او نور شمس د دې لپاره چې دی نو اسد او مشتری د دې لپاره قوس پوه شو کنه قوس دی مشتری د دې لپاره چې دی نو قوس او حوت دی او هغه چې کوم دی نو زحل د دې لپاره جدي او دلو تا بروج دې لپاره دا پدې کې کوم دی سکیږي تا پکې سیر الله فرمایي جل جلاله وزيلناها للناظرين خستکړه دې مونږه دې لرا پستور باندې اسمان لرا پستور باندې للناظرين لپاره د کتونکو وحفظناها من كل شیطان رجیم حفاظت کوم د دې د هر شیطان رټلی شي مرجوم نه الله تعالی باندې کې ډېر راځي خدای استور ډېر زیات دي کنه اوس دا الله رب العزت چې کوم دی نو هم دې کې یو دغه کړی دی چې یو خدا په دې باندې لارې خلق معلومي مختلف فائدې دي پکې دغه برجونو کې دا خپل سیر کوي او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې عائشه به مبارک نه عائشه به مبارک تپوس ته رسول الله علیه السلام نه کړو فضل الباری والا صاحب لیکلی دی چې قربان د استور برابر نیکه به چاوي به نو دا چې هغه وکړو تپوس چې وکړو محمود علیه السلام لږ داسې سکتو کړه مراقبه شو په دې کې ویا ابو بکر صدیق صاحب چې کوم دی نو نیکه دا عمر فاروق صاحب نیکه د استور برابر دا مبارک په دې خبر باندې لګا داسې ګیله بل شو چې زما بابا خو یاد نه ته زما والد صاحب
نبی صاحب ته ته خو ولې داسې غشو دی خفه شو مې چې تاسو به زما پلار ابوبکر صدیق سی بیا کوي دا هغه نه کې چې دی په غار سور کې چې کوم شپه د نبی صاحب سره تیر شو د هغې هغه نیکه عمر صاحب د ټول عمر د نیکونو زیات نو دې معلومه شو چې د ستوري کې ډېر زیات دي خو د دې شمار معلوم دی ځکه چې دا دغه دی دا مخلوق دی نو د عمر صاحب نیکه چې دي د ستورو برابر دي دا پته ولګېده چې برابر یې هغه هم نبی علیه السلام ورته زیاتو هغه پته ولګېده چې د ابوبکر صدیق سي او د کمو هغه چې دي نو هغه هغې غیر خود شو نو رسول الله علیه السلام مبارک ته معلومیږي دا چې دا ورته الله په ښکاره کړې وه ځکه دغه بیان یې پې باندې وکړو الله فرمایي جل جلاله الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین بیا په دې کې چې د په دې ستورو کې داسې ستوري هم شته چې دا مونږه یعنې حفاظت کوو مونږه د دې د هر شیطان رټلی شوي نه نو دا پې دوی ولي الا من استرق السمع مګر هغه شیطان چې هغه غلا کي یعنی وتښتي دغه د ملایکو دې خبرو نه السمع هغه چې وتښتي نو فاتبعه شهاب مبین بس ورپسې کوي په ده پسې لمبدار ستورې والارض مددناها او ځمکه چې دی غوړولې د مونږه ځمکه غوړولې د مونږه والقینا فیها رواسي او چولې د مونږه د ځمکې په دې ځمکه کې ثابت او لوی لوی غرونه دې دپاره چې دا ځمکه خوځېږي نه لکه بل ځای چې قرآن کې په خپله راغلی دی ان تمیده بکم چې په تاسو دا خوځېږي نه لا تمیده بکم فانبتنا فیها من کل شیء موزون او بل مونږ زرغونو مونږ په دې کې د هر قسمه شی موزون نه معلوم و مقدر وجعلنا لكم فيها معايش او ګرځولې دې مستاسو دپاره په دې کې معايش جند قسمه قسم میوې دانې وغیره وجعلنا دا ورته راوباسئ ومن لستم له برازقین ګرځولې دې مستاسو د فایدې دپاره په دې کې دا هغه څوک چې تاسو دته رزق ورکوونکي دی غلامان چارپاهان وغیره والعنام خلقها دې کې الله وایي دې دا مو پیدا کړي دي په دې کې ستاسو لپاره فایده ده الله فرمایي جل جلاله وان من شيء الا عندنا خزائنه الله فرمایي نشته د هیڅ شی مګر په دې زموږ باندې خزانې د دې خزانې یعنې چابیانې دا خزانو دي وما ننزله الا بقدر معلوم او نه نازلوم دې لره مګر په اندازې معلومه سره رسول الله علیه السلام مبارک فرمایي چې اوتیتو مفاتیح خزائن الارض الکا تا الله سره دین ټیک ده کنه الله جل جلاله دا غي حقيقي مالک دی اوس که چاله را چابیان ورکینو د دې منع په دې آیت کریمه کې نشته رسول الله علیه السلام ما تراکې شوی دي چا مفاتیح د خزائن د زمکی وما ننزله الا بقدر معلوم ننزلهم دا دې دره مگر په اندازې معلومي سره په اعتبار د مصالح چاته څومره ضرورت دی د هغې نه چې نازل وارسلنا الریاح لواقها او رالیږو مونږه هواګانې لواقها یعنی دا ډکې د اوبو ده فانزلنا من السماء او څنګه ډکېږي تاسو مخکې ویلي وو فانزلنا من السماء ماء پس نازلو مونږه د اسمان نه اوبه یعنی بیا د وریځې نه وریځې ته د اسمان نه راځي نو فاسقیناکموه پس کومونگا تاسو تا دا وما انتم له بخازنین او نه تاسو د دې اوبو دپاره سو خزانه کوونکي جمع کوونکي په خپلو لاسونو یعنی ستاسو لا چابیانې د دې خو ستاسو په دغه کې نه دي تاسو د دې جمع کوونکي نه وانا لنحن نحيي ونميت او بشکا خامخا مونږ چې دې ژوندي کوو او مړه کوو ونحن الوارثون موږ چې دی وارثان یو یعنی الباقون نارثو جميع الخلق هم باقی پاتې کېدونکي یو میراث ټول مخلوق اوس وارث چې دی نو بزرګانو دا په اصل کې څه ته وایي وارث هغه چاته وایي هو الذي ياخذ المال بعد موت مورثه د
د موروث نه چې کوم مال پاتې شي نو دغه وارث هغه چې هغه مال چې کوم دی نو اخلي. لکه مثال پلار مړ شو نو دا موروث دی او دا زوی وارث دی داسې نو دې ته نه مال وي. بیا د دې اطلاق د ارث چې کوم دی نو وشو چې دلته دا الله فرمایي چې نحن الوارثون کنه نو اطلاق د ارث شو خو ارادتنا لازم دی خاله دی ارث سره چې هغه بقا د پس د فنا ده فنا وغیره نو دغه چې کوم دی نو ظاهره خبره ده دغه چې دا لازمه ده یعنی فإنه يلزم من أخذ الوارث مال الموروث بقاؤه بعد موت صاحبه. دې لپاره دا لازم دي چې مثال په تور باندې یو سړی مړ شو او دا وارث مال وړي نو د مرګ نه وروسته د بقا چې کوم دی د مرګ د موروث نه وروسته د بقا د وروسته باقي دي نو ځکه مطلب دا دې ته پاتې شوی دی نو ځکه دا مال دی نو دلته الله تعالی ته وارث ویل دی نو دا چې دلته کې ویل دی فهو سبحانه وتعالى وارث جميع الخلق بمعنى انه يبقى بعد فنائهم. دا په دې اعتبار سره دی چې الله تعالی چې دی وارث ته ټول مخلوق دی په دې معنی چې الله تعالی باقی فاتح کیدونکې دی پس ته فنا د دوی ده وشي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. الله فرمایي جل جلاله ولقد علمنا المستقدمين منكم او خامخابتا کی سرا پیجنو موږ مستقدمین تاسو نه چې کوم وړاندې د مخلوق د آدم علی السلام نه راواله دې وخت پورې چې کوم رستو دی وقد علمنا المستاخرين موږ پیجنو سو مستاخرین یعنی هغه رستنی د قیامت تورځ پورې ښه وان ربك هو يحشرهم او بشک رب ستا چې د حشر کوي د دوی انه حکیم علیم شان خبره ده الله تعالی چې دا حکمت والا دی په کار خپل کې او علیم علم والا دی په مخلوق خپل باندې. ها دا مستقدمین او مستاخرین چې دی یو خو ما تاسو ته دغه خبره وکړه وړاندې او پرستو نو دا مستقدمین کې اوسو الله رب العزت ته علم تفصیلی حاصل دي څه شی په پټو نه دي نه پزمکه کې نه پاسمانونو کې پدې کې د سین او تا کې اشاره پدې باندې ده چې دا په مستقدمین او مستاخرین کې دا سین او تا په کې زائد دي ښا نو معنا دا شو چې ان علمه محيط بجميع خلقه متقدمه متاخره. علم د الله رب العزت چې کوم دی نو لومبني خلق دي د دوی نو کورستنی دي نو دا په ټول مخلوق باندې د الله رب العزت علم چې دی نو دا حاوی دي دا کاغه مخ کې دی کورست دي ک نیک دی او ک بد دي اس شی په چې کوم دی د دې د احوال نه د احوال د مخلوق نو په شی پټو او مخفي نه دي. ها ول د دې چې کوم دی نو شان نزول کې بیا مفسرین دا خبره لیکلې چې حضرت عبدالله ابن عباس سے وی چې زنانو با رسول الله علیه السلام پسې چې کوم دی نو او زنانو با مونږ لیکو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هغه ډیره زیاته حسینه جمیله نو ډیره ښایسته وه نو بعضې خلکو به داسې کار کوو چې دوی به دوی به وړاندې شو چې دا اینو نه چې دا زنانه راته په منځه کې ښکاري نه نو دوی به مخکې شو په صف کې او بعضې به داسې چل کوو چې یعنی غرض دا دی چې کله رکوع کوي نو په رکوع کې یې ده چې موږ ته نه ښکاره نه شي او بعضې پکې دا و چې هغوی به وروستو کېدله په وروستو صف کې ودرېږي د سړو صف به وي خو هغه سړو په صف کې وروستنی صف نو دی به دې دپاره وروسته کېدل نو چې کله به یې رکوع کوله نو دې ته به د دې لاندې د ابتینو نه به د دې ترخونو لاندې به بیا په نظر باندې راتلل دا مستقدمین او مستاخرین نو الله ورته آیت کریمه راولېږه
چې لقد علمنا المستقدمین منکم، ستاسو نه چې کوم مستقدمین دي کوم وړاندې کېدونکي دي دې وجه نه چېرې زموږ نظر په دغه تفریح نه وځي، الله پې عالم دی. او چې کوم وروسته کېدونکي دي دا دلته کې مفسرینو دا د عبدالله ابن عباس په هغه باندې دا شان نزول ذکر کړي. پوه شو فکر الله فرمایي جل جلاله وان ربک هو یحشرهم، او الله بېشکه رب ستا چې دی د حشر به وکړي د دوی، انه حکیم علیم، شان د خبرې دا دی الله پاک چې دی حکمت والا دی په کار خپل کې، علیم علم والا دی په مخلوق خپل باندې. هلکه دا کمرو کې چې کوم طالبان دي دي ته راځي که نه سبق له کنه داسې تاسو ته لګېږي. الله فرمایي جل جلاله ولقد خلقنا الانسان، خامخا په تاکي سره پیدا کړی دی موږ انسان آدم علیه السلام من صلصال من حمأ مسنون، د خټې وچې خټې نه ټنګېدلې وچې خټې نه، من حمیم د تورې خټې او د مسنون د متغیر نه، فالجان خلقناه من قبل، او بل چې کوم دی پیریان یعنی ابوالجن جان، ابوالجن چې ابلیس دی خلقناه پیدا کړی دی مونږه دلره من قبل مخکې د آدم علیه السلام نه من نار السموم د اورو، هغه اور چې هغه ننوتونکي په مسامونو کې دی داسې په دې د یخټو په دې یخ کې چې دا کوم نري مسامات دي سوري دي په دې کې الله فرمایي جل جلاله فاذا سويته ونخا واذ قال ربك للملائکه اني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، او یاد کا وخت را چې ویلی رب ستا ملائکه ته چې بهشکه زه پیدا کوونکی ما یعنی د بشر من صلصال من حمأ مسنون دا ټنګېدل خورنا، او چې تور چې کوم دی نو خټه ده او مسنون او متغیر کېدونکی ده. فاذا سويته سر کله چې برابر کوم زه دلرا یعنی اتممته ونفخت فيه من روحي، او پکو مزه په دې کې د خپل روح نه یعنی غرض دا چې دې ژوندې وګرځي، دا مې روحي کې چې دې اضافت د روح الله رب العزت دا اضافت تشریفي دی. فقعوا له ساجدين، بیا پریوتل دتا په دې حال کې چې دې سجده کوونکي دې ملائکه ښه سجده د تحیت انحناء سره، فسجد الملائکه كلهم اجمعون، په سجده کړي وا ملائکو ټولو الا ابلیس، مگر ابلیس سجده نه وکړي چې دا د جناتو بابا او بشر لاري دې په میل د ملائکو کې وخا ابا ان يكون مع الساجدين، من کړي وا تا چې شیدې د سجدې کوونکو نه. نو الله فرمایي قال یا ابلیس، الله فرمایلی چې اے ابلیس علیک لعنت ما لك الا تكون مع الساجدين، ما لك یعنی ما منعك څه شي منع کړو تعالی دا چې ته شو سره د سجدې کوونکو نه. قال علم اكل لاسجد، ما لپاره مناسب دي چې زه سجده وکم لبشر یو بشر ته خلقته من صلصال من حمأ مسنون، چې پیدا کړی دی تا د ټنګېدلې خټې کله چې دا دغه خټه واغږلي شي بیا وچه شي هغه چې کوم دی دغه ته صلصال وي من حمأ مسنون، د هغه تورې خټې او متغیره کېدونکي خټې نه. قال فخرج منها، چې تا د دې نه دا پیدا کړی دی آدم علیه السلام، نو ما نه مناسب نه دي چې زه هغه ته سجده وکړم. الله فرمایي قال فخرج منها فانك رجيم، او فرمایله الله تعالی چې پسوزه د دینه د جنت نه او چاوي د اسمانونه ورته فانك رجيم، پس بشک ته چې د رټل شو نه وي، وان عليك اللعنه الى يوم الدين، بشک پتا باندې لعنت ته او قیامت ته ورځ پوری. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، او ال دو چې رب زما انتظار وکما ته د ورځې د قیامت پوری، د هغه ورځې یبعثون چې په دې کې خلق را پاسولی شي د قیامت ورځې. قال فانك من المنذرين، ویل دو الله رب العزت چې بشک ته خامخا د چنه فانك پس بشک ته من المنذرين انتظار کړی شو نه الى يوم الوقت المعلوم، او ورځې د قیامت پوری معلوم ورځې د معلوم وخت پوری د لومبنه شپېلې پوری.
قال ربي بما اغويتني لأزينن لهم في الارض. نو ویل شیطان چې ربي بما اغويتني، اے رب زما په سبب دا چې تا گمراه کړی دی مال را، نو لأزينن لهم في الارض، خامخا خسته کوم بزو د دوی لپاره په ځمکه کې معاصي ګناهونه، ولا اغوینهم اجمعین، او خامخا زب گمراه کوم دوی ټول لرا. پیدا سي مؤکد خبرې اون سره کړې دي چې لام تاکید او نون تاکید ثقيله راوړي ها، او بیا ولا اغوینهم، او خامخا زما چې گمراه کوم دوی ټول لرا، الا عبادك منهم المخلصين، مگر خاص بندگان ستا، بندگان ستا د دوی نه چې کوم مخلصین دي. ما تاسو ته مخلصین یاد کړو، مخلصین چاغی ته الله پاک دې خلاص نصیب کړي دې خپل طرف نه چې مؤمنان دي. قال هذا صراط علی مستقیم، فمن لك لار په ما باندې یعنی مستقیم لار دا چې اعوجاج ورپکې نشتا. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بشکا خاصان بندگان مؤمنان چې کوم دي دا نشته ستاسو لپاره په دوی باندې سو قوت او غلبه. الا من تباک من الغاوین، مگر هغه چې تابعداري کوي ستا د کافرانو دا گمراه. وان جهنم لموعدهم اجمعین، او بشکا جهنم چې د خامخا زید وعدی د دوی اجمعین ټول. الله سبعه ابواب، د دې لپاره چې کوم دی نو دې مو دروازې دي جهنم. لكل باب منهم جزء مقسوم، د پاره د هر یو دروازې د دوی نه څه شی دی جزء مقسوم، یعنی حصہ مقسومه دا تقسیم کړی شوی ده. دا هر چا د پاره په هر حواله باندې بیل دروازه ده. دې خبره پوه شئ، لکه تاسو ما مخکې ویلو چې او پاسنه جهنم د عصات او مؤمنینو لپاره دی، الله یې موږ تاسو له امان راکړي. او بیا لزوا د يهودو لپاره ده، او بیا چې کوم دی خطبه د نسواراو لپاره، سعیر دی د لپاره د صابئینو، سقر دی د لپاره د مجوسو، او جهنم دی د لپاره د عبادت د بوتانو عبادت کوونکو لپاره، بیا اویت د منافقینو لپاره دا و دروازې دي کنه، یعنی و جهنم دي دا په اعتبار د دروازو سره ودي. الله فرمایي جل جلاله لكل باب منهم جزء مقسوم، لپاره د هر یو باب یعنی طبقه د ادباقونه جزء مقسوم یعنی حصہ د دې لپاره تیار کړی شوی ده خلقونه. الله فرمایي جل جلاله ان المتقین، اوس چې کله حال معال د کفارو ذکر شو، ما تاسو ته مخکې ویلو کنه قرآن کې قانون دا دی چې د کفارو ذکر وشي او پسې د مؤمنانو ذکر کیږي، داغي د اخروی زندګۍ ذکر سره هم کیږي د نعمتونو. ان المتقین، بشک متقیان چې دی فی جنات دی په باغونو کې وي، وعیون او پچینو کې به وي چې بهیږي په دې کې، او به شدید تدخلوها بسلام، داخل شه دي تا د جنتونو ته په سلامتیا سره، چې تاسو به د هر قسمه یرینا په امن او په سلامتیا کې. او بل دا تاسو سلام کوي او داخل شه دي تا بسلام ارسلموها ودخلوا امنین، او داخل شه دي ته په امن کې د هر قسمه یرینا. ونزعنا ما فی صدورهم من غل، او باسو مونږه داغ سره چې په سینو د دوی کې دي د غل نه، د حسد وغیره نه، او ګرځو مونږ دي لره اخوانا رونه پوښ کنه. دا اخوانن چې دی نو دا حال دی د هغه مخ کې د دوی دا د هم ضمیر نه چې کوم دی نو دا سره دا حال دی، په حال د کون د دوی کې چې دی به وګرځي رونه چې کله دا دغه ته کینا حسد ته او باسي شي دی ورو خجی. غل چې کوم دی نو دا د امراض د قلب نه یو مرض دی، لکه حسد شو، تکبر شو، حجب شو، او بغض شو وغیرہ. دا چې څومره امراض دي دا امراض د قلب نه یو مرض دی، دا چې کله پکې وي نو دی به دې سره نزي جنت ته، بلکې دا به الله او باسي. الله فرمایي جل جلاله علا سرور متقابلین، دی په تختونو باندې وي، په دې خاطر تختونو باندې وي، په دې حال کې متقابلین چې دی یو بل ته مخامخ وي،
یعنی ګول دغه به جوړ کړي ښه دایره کانفرنس چې څنګه ګول دغه ګول میز ته خلک ناسي نو دی په تختونو د سیناستي مخامخ چې یو بل ته مخونه وي دا کوپړې به یو بل دی ښه الله فرمایي جل جلاله لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين انبه مسکې دی لره پدې کې په جنت کې ستړیواله نصب خطاب وما هم منها بمخرجين نبه دی د دې د استلشو نامه شب پکې استلبت نشي نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم خبرداري ورک محبوب پیغمبره زما بندګانو ته سو بدی چې بشک از ډیر زیات بخون کې د مؤمنانو او رحیم رحم کوم کې په دوی باندې یما ها یعنی نبئ عبادي د دې کې داسې معنی شي اخبر یا محمد عبادي المؤمنين العاشين زما بندگانو چې مؤمنان دي او ګناهګار دي دي له خبرداري ورکا چې بشک از اني انا الغفور الرحيم ها بشک از ډیر زیات بخون کې ډیر زیات رحم کوم کې نو دې زما د رحمت نه امید کیږي او زما د عذاب نه ډیریږي دا د الله د طرف نه ډیر زیات هغه مهرباني په بندګانو خپل باندې ښه او بل دا د توبې طرف ته دراخلو لپاره ډیر یو ناشنا او بهترین ترتیب دی ښه الله فرمایي جل جلاله وان عذابي هو العذاب الالم او بشک عذاب زما چې د پاره د ګناهګارانو دا عذاب الیم دی کله دی توبه ونباسي او الله په رحم وکي یا د کافرانو د پاره ونبئهم عن ضيف ابراهيم او خبر ورکړي ته محبوب پیغمبره په بار د بل بنو د ابراهيم عليه السلام چې هغه ملائکه نو دریو یا چې کوم دی لسو یا دو لسو جبريل عليه السلام ور سره از دخلوا عليه پاغ وخت چې دی داخل شو دتا فقالوا سلاما فسئل دوی چې سلاما اے سلمنا عليك سلاما دا لفظ ورته وی وقالوا وقال ابراهيم عليه السلام مبارک چره وی ان منكم وجلون بشک موږ استاسو نه ریدون کیو قالوا لا توجل ویل دوی چې یریګما ان نبشرك بغلام عليم بشک موږ علی گلی شوی دربستا زیر در کوتا ته په غلام علیم سرا پداسي الک چې هغه خاوند علم کثیر وی چې اسحاق علی السلام دی لکه څنګه چې په سوره هود کې دا خبره ذکر شو قال بشرتموني او فرمایل ابراهيم عليه السلام تاسو ما ته زیر راکوي الا ان مسني الكبر سرد دي چې زه مسکړې دي مال رب بډاوالي دي زما حکم رسیدې ما دغه حل تر رسیدلې ما فبما تبشرون پس شي باندې تاسو زیر راکوي ماته استفهام د پاره د تعجب دی ها عجیب خبره ده په دې عمر کې چې نو بچي زیر قالوا بشرناك بالحق ویل دي چې زیر در کوم ته په حق باندې صدق سره فلا تكن من القانتين پس مکه غته د سنا د نا امید کیدونکو نه قال ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون اسی تاسو ګورئ کې بدی کې دا مقدرات نرو باسي سړی وایي زه صرف قران نه بدو غلط کې تفسیر مفسر نه بنم اګه دې خبرې لکه نه اکثر چې دین ولکه ما ته د قران خبره کوي نو موږ ته دا تفسیر لیکلي دي نو تفسیر پکې چاره لري تم لیکلي شو زم لیکلي شو دا څنګه چې تاو ما کې چې دا صلاحیت پیدا شي چې موږ لیکلي شو هغه په بیا په ځان باندې لیکلي او چې بیا د اسلاف او د علماء لیکلي نو هغه بیا د حکمت نه خالی نه کړه استاد وګوري یعنی مطلب دا دی چې په دې ځکه کدی دې کې موږ دا تفسیر نو لا اعتبار ورنکو نو بیا بس شي الله قال ومن يقنط من رحمه ربه اے نو دې کې اوس کته چې لکه قال ومن او دې کې لا نه روباسي دا لمن په معنا د غسر د لا سره راوخ کدا په معنا د لا کې نه لا يقنط من رحمه ربه راغ دې کې دا الا الضالون په بیا څنګه صحیح کې ته وای چې دې کتاب تر وباسي ومن يقنط لا يقنط من رحمه ربه
نه نا امید کیږي د رحمت در خپل نه مگر گمراهان کافران ور نو بس له ټیک شي دا لولا المقدرات لبطل المعاني که مقدرات نه نو معنی به باطل شي الله فرمایي جل جلاله فقال فما خطبكم ايها المرسلون ویل ابراهيم عليه السلام چې څه د شان تاسو یې را لېږلي شو هغه خپل شناخت وکړي چې موږ خو ملایکی قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين ویل دوی چې را لېږلي شوي موږ قوم مجرم ته چې هغه د لوط علیه السلام قوم دی لپاره د هلاکت د دوی راغلي الا آل لوط مگر آل د لوط علیه السلام چې دی هغه هلاکېدونکي نه دی انا لمنجوهم اجمعین بېشکه موږ خامخا نجات ورکوو دوی ته ټولو ته ځکه چې دوی ایمان راوړی دی الا امرأته مگر ښځې د لوط علیه السلام ته قدرنا موږ مقرر کړی دی مقدر کړی دی موږ انها لمن الغابرین بېشکه دا خامخا د وروستو پاتې کېدونکو نه په عذاب کې د باقي پاتې کېدونکو نه دا په عذاب کې د وجې د کفر د دی فلما جاء آل لوط په سر کله چې راغی آل د لوط علیه السلام ته المرسلون جاء د پاره المرسلون فاعل دی بزرګانو او آل لوط چې دی نو دا مفعول دی هر کله چې دا را لېږلي شوي چاته آل د لوط علیه السلام ته او ویل قال انکم قوم منکرون چا ویل لوط علیه السلام ویل دوی ته چې بېشکه تاسو قوم ناشنا یې زه به پېژنم نه قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون نو ویل دوی بلکې جئناک راغلی موږ تا ته بما كانوا فيه يمترون هغه څه باندې چې دا قوم ستا په دې کې شک کوونکي چې هغه عذاب دی ښه وآتیناک بالحق او انا لصادقون او موږ چې کوم دی تا ته درکړی دی موږ تا ته حق او بېشکه موږ چې دی خامخا رښتیني یو په دې قول خپل کې فاسر باهلک بقطع من الليل واتبع ادبارهم بس بوزم اهل خپل احسا د شپې کې واتبع ادبارهم ورپسې شه یعنی رستو د دوی نه ته د شکار کوه دا د ځانه مخکې کا او ته ورپسې رستو شه امشي خلفهم رستو پسې ځه نو دې ځای کې واتبع ادبارهم ښه ولا یلتفت منکم احد نه دې ګوري ستاسو نه رستا نه ګوري ستاسو نه هیڅوک لکه چې دې ویني نو بیا به ډېر زیات هغه دغه والا هولناک مناظر به بیا ویني د دوی د عذاب وامضوا حيث تؤمرون او تیرېدل کوئ تاسو کوم ځای ته چې تاسو ته حکم کولی شي چې شام دی وقضینا الیه ذلک الامر وحی کړی وو موږ دته دا امر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین چې بېشکه آخر د دې خلکو دا مقطوع یعنی کټ کړی شوی دی مصبحین په وخت سبا کې ها یعنی مطلب دا دی چې د دې دا استحصال چې دی دا بیخکندي په وخت د سبا کې دا تھا ملخا وجاهل المدینه اورال اهل د مدینه د خاریه د صدو خلق را چې دا د لوط علیه السلام قوم چې کله دې ته خبر ورکړي شو چې د لوط علیه السلام په قوم کې دغه شان کې الکان دی په مخ یې الکان دي نو دی راغل یستبشرون په دې حال کې چې دی خوشاله دل دی په دې حال کې چې دوی تم علی الفعل د فاحشه کې سره د دوی نه قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ولوط علیہ السلام چې بشک دا زما ملمان دي فستاسو چې دې ما مو خپکوي په بار د دوی کې ها لا تسيئوني فيهم ما مخ غم جن کوي مخ خپکوي په بار د دوی کې الله فرمایي جل جلاله واتقوا الله ويرجد الله تعالی نو دور ته ویلي ولا تخزوني او ما چې دې غم جن کوي ما قالوا اولم ننهك عن العالمين نو ویلي دوی چې آیا نه دې ملک کړي موږ تعالی را د عالمینو د تاسې بل بنون موږ ته دې ملک کړي چې تاسې بندر راولي قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين نو ویلي چې دا زمانونه دي چې تاسو کوونکی خامخا اراده کوونکی د قضا د شهوت دې سر نکاحګانو کې فتزوجوهن لعمرک اوس ګوره ما تاسو ویلي کړل
چې کدا مقدرات په تفسیر کې دا تفسیر معتبر نه یو دا مقدرات په کې نه معنی بیا خرابي لکه دې کې اوس لوط علیہ السلام چې کوم دې نو دي ته ویلې چې تاسو ما مغم جن کې دی ته تاسو نه من کړی د عالمین د اضافت د المسجد دین نو دیو تسوی قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين او چې په کې دا غندر وباسي مقدرات در وباسي بیا څه د لوط علیہ السلام مبارک دې خبر نه خدا بیا معلومیږي په ظاهر چې بس دغه پرې د ملمانه او زما د نور سره چې سبو خوخه دا څه ده تفاسیر بیا دا خبرې کړې دي چې دا وګورئ که تاسو اراده د قضا د شهوت کوئ نو فتزوجوهن نکاح وسره نو معنا ټیک شو کنه لعمرک انهم لفی سکرتهم یامهون او قسم دې په جن ستا باندې محبوب پیغمبره انهم بشک دوی چې دي خامخا او په نشق په لکې دي یامهون مترددا ها الله فرمایي جل جلاله فجعلها فاخذتهم الصيحه بس نیولې دوی لرا صيحه چې د جبريل عليه السلام مشرقين په وخت راحتلو د نور کې د نور روزلتها فجعلنا عاليها سافلا پس ګرځولې پاس طرف د دوی لاندې جبريل عليه السلام چې دینو دا اوچت کړو د دې دا کلی سي دا ولې نه وګورئ او بیا وامطرنا عليهم حجاره من سجيل اور اورولي هوګه دوی باندې کانی سرکړی شوی په ور کې ان فی ذلک بشک بده کار دی مذکور کې لآیات مخامخان نخدي چې دلالت کوي په وحدانیت الله تعالی باندې للمتوسمین د پاره د کتونکو متوسمین چې کم کتون کی او عبرت په نظر باندې کتون کی دي ته متوسمین وي ښا و ان علی بسبیل مقیم او بشک دا کلی دا د لوط علیہ السلام د قوم دا خامخا په لار باندې چې هغه دایمي لار و دی چې د قریش په شام تدل دی بیا عبرت نه واست ان فی ذلک لآیا بشک په دې کار کې خامخا نخ د عبرت لپاره د مؤمنان وان كان اصحاب الايقه دا ان مخفف مسقل لدي انه كان شان د خبره دا ده کان اصحاب الايقه یودا خوندان د غړونو چې د مدین په خوا کې چې دا قوم د شعیب علی السلام لظالمین خامخا ظلم کوونکو په تکذیب د شعیب علی السلام سره فانتقمنا منهم پس موږ انتقام غسلو د دوی نه یعنی هلاک کړو موږ دي په سخت ګرمۍ سره وانهما لبامام مبین او بشکا دوی چې وو دا قوم د لوط علیہ السلام او دا قوم د شعیب علیہ السلام اصحاب ایکا لبامام مبین خامخا په لار ظاهر باندې واضح حقات نو دی ول عبرت ناخلی اهل مکه ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين او خامخا په تاسو تکذیب کړو خاوندانو د حجر اواده چې په مابین د مدینه منورې او د شام کې واچ دا سمودیانو دې څه چل کړو تکذیب کړو خاوندانو د حجر یعنی اواده والو چې مدینه منورې د شام په منځ کې واچ سمودیانو د چا د رسولانو تکذیب کړو چې صالح علیه السلام هغه صالح علیه السلام تکذیب کړو دا هو المرسلین جمع ده نو جواب بداشي چې د یو پیغمبر نه انکار دا لکه د ټولو نه انکار دی ښا الله فرمایي واتیناهم آیاتنا او ورکړو موږ دوی ته آیتونه فبارد وخی کی فکانوا عنها معرضین پسودی د دې اعراض کوونکی دوی په کې فکر او تفکر او نفو وکانوا ينحتون من الجبال بيوتا او دې چې جوړولې د غرونو نه کورونه فاخذتهم الصيحه مصبحين پس نیولې دوی لرا چغه د جبريل عليه السلام په وخت صباح کې فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون پس نو د پکړې د دوی عذاب یعنی هغه چې کسب کو دا چې دا سمسته جوړې کړې په غرونو کې او دا مالونه جمع کړي ونه دا د دین سه عذاب من نکړه دي په کار راغلي وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق ولدي پیدا کړی موږ اسمانونو او زمکه او هغه چې په مابین د دې باندې کې دي مگر په حق مو پیدا کړی دي و ان ساعه اتیتون بشک قیامت چې د خامخارات کې دي مطلب هر یو ته په عمل د دې ور کړی شي فصفح الصفح الجميل بس اعراض کا اے محبوب پیغمبر د قوم پلنا په اعراض خسرا
دا سے اعراض سے پاغے جسے جزا فضل نہیں او دا آیت کریمہ منسوخ دے پا آیتونو دو سیف باندی دو توری باند خواہ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ بے شک رب ستا چھ دے خلاق دے یعنی پیدا کون کے دا ہر یو چیز دے العلیم علم والا دے پا احوالو دا دی باندے نو اللہ پاک چھ دے خلاق نو دا فعال چھ راشی کنا دا بمانا دا خلاق سراخ لکھا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبَبًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ او خامخابت سرا درکڑے دے منگا تا سبع من المثانیہ وہ یعنی سبع مثانیہ یعنی سورت فاتحہ امام بخاری امام مسلم دا ذکر کردی دی خواہ او یادی تا مثانیہ ذکوئی کہ بزرگ دا پا مانزہ کی دو پیری لستل سدی دا ضروری دی اور دو رنبنو رکاتونو کی کنا خواہ او بلدا شدا نازل شوید وزل والقرآن العظیم پا مکہ معظمہ کی مدینہ منورہ کی والقرآن العظیم و قرآن عظیم چدے انتا تدرکڑ محبوب پیغمبرہ لا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا اے محبوب پیغمبرہ تو ماڑوا سترگ مبارک اخپلی آغا ست چی پیدا ورکڑی دا منگا پدی سرا آغا جوڑو تا یعنی آغا اصنافو تا دا کفارو دا دا خو چی دیرو دیر یو حقیر شے دے دا دنیا دا حقیر شے دے دا چی دیتے ورکڑی دیتے تر رغبت مکو لا ترغب خلق دے کی پم دا دا چی کم دے لا تمدن عینے کا انتا بس سمانا دی رغبت مکو پاغا سکی چی پیدا ورکڑی دا منگا دے اصناف تا دے طولو تا دا کفار یہ تا چی دے رغبت مور کا واستر کی مبارک معنی اللہ فرمائی منہم ولا تحزن و غمجن کے گما علیہم فدوی باندے کہ ایمان رانوی وحفظ جناحک للمؤمنین و مبارکہ پلی وزر چکم دے دا مومنانو تخکتا کمانا سا دوی چکم دے نو دوی رعایت کوا حدیث مبارک کی راغلی دی چی دا دنیا کو رہتو پر حقیر شے دے کنا چی چاہتا قرآن عظیم الشان ورکلی شوی و دے یو کس روی دی چاگتا دا دنیا نا ورکلی شوی دے دا دنیا نا نو دا دنیا نا چی کم دے ورطا دا سمال دولت سشے میلاو دے نو دا قرآن چی چاہتا ورکلی شوی دا افضل دے دا دنیا نا دا چی چاہتا دا ورکلی شوی دا خود کد دا سی بھی لکہ قرآن تو ورکلی شوی دے اہل قرآن دے لکہ من دا امتیان دا رسول اللہ علیہ السلام دا کون ٹکی راجی دا تا اللہ برخ دا قرآن دا ورکلی دا حافظ دے عالم دے وہ شکر اس دے وہی چی یار دا دنیا چی کم دے نو دا دین غور دا دے قرآن دا دنیا غور دا دا تا غورخ کارشی نفا دا سے چلو کو فقط صغر عظیما وعظم صغیرا دا چی کم دے نو اگا معمولی شے ورکوٹے و لک شے چی دے نو اگا دیر لوے وکنا چی دا دنیا دا او لوے وکنا اگا صغیر دنیا والا دا نو دیر لوے وکنا او د چې د قرآن عظیم الشان دیر عظیم دی نو د دا ډېر ورکوټ وکړه دا حدیث مبارک کې دا راغلی بل حدیث مبارک کې راغلی وي که دا دنیا حیثیت دا الله په نسبت باندې د ماشي د وزرم ربي دا الله په نسبت باندې دنیا حیثیت کې د ماشي د وزرم ربي نو ما سقا کافرا یہ کافر ته به دې یو ساس کې نه ورکړي الله په دې دې څه نشته او دې ته قل متاع الدنيا قليل ویل کړه متاع الدنيا قليل خا دا خو ډېر قليل دی اقل قليل نو غرض دا چې دا چلو کړو زه دا خبره دی هغه ته کوم دی طالبانو دی استادانو خپل بلګرو ته چې ګوري تعالی الله د علم دین درک تعالی الله د قران علم درک نو مثبت دی با حضرت دی مدغه ساتي اغا دا به ډیر لوی سرمایه غړي اوس کته د دې په مقابل کې دنیا دې دا چې مړو ګوره خلق بلا دنیا وګټل او موږ چې کوم دین قرآن ته ناشي دا سي خلق تاسو اورئ نو د چې کوم دین هغه ډیر عظیم شي حقیر وګڼي او دنیا چې حقیر د دې راضي وګڼي دونه بے انصافه کاری وایي کې الله فرمایي جل جلاله او ګوره دا خو حضرت سلیمان علیہ السلام دا اللہ پاک
محبوب پیغمبر هم وو بادشاه هم وو علم هم چې دی نو د هغه ظاهره خبره چې پیغمبر دی نو خامخا عظیم علم الله ورکړی دی خو ده مبارک ته وایي چې تا یو 3 څیزونه دي وغواړه چې کوم دله پکې درکړم یو دولت دی او بل چې کوم دی بادشاهي ده او بل علم دی دا 3 څیزه یاره چې اوس په دې زمانه کې چاته ووایه چې 3 څیزه دي که نه اوس پکې ځان له خوښ کا بادشاهي دله درکړمه او که مثال دولت دله درکړمه او که علم دله درکړمه دی به وایي دا علم خپل کار کوي خو دا بادشاهي ښه ده او دا دولت ښه دی علیاذ بالله سلیمان علیه السلام ولګېد هغه وایي چې ما ته رب علم راکړه دا علم مې په کار دی بس وایي زه دا علم دی نو دا نور مې د دې دا دولت او دا بادشاهي مې د دې په صدقه کې درکړه نو هغه یې ورته هم ورکړله په دې خبره پوه شو ځکه د علم خلک وایي علم بڑی دولت دی لوی دولت دی شا خبره ده ځکه لوی دولت دی او داسې دولت دی چې تا به ساتي دی به ستا حفاظت کوي او چې څومره خرج کوي نو دی به زیاتېږي د علم او مال حضرت علی سے مبارک دا مقوله ده مال چې خرج کوي به کمیږي د مال څوکیداري به ته کوي او چې تا سره علم دی دوستان به ډېري شیطانان دشمنان به دي لکه هغه لیکن خدا پرست خلک به دي په دغه کې به دوستان ډېري په دې خبره پوه شوې او چې دولتمند سړی وي نو د هغه دشمنان هم ډېر وي په دې خبره پوه شوې هر سړی غواړي چې کله بوتله ته एकदम چې د مال ته نه عالم کنه دې خبره پوه شو ها بهر حال الله جل جلاله ارشاد فرمایي وقل اني انا النذير المبين تو فرمایي چې بشک زه يرون کې د عذاب د الله رب العزت نعمه دا چې پتا سو نازل نشي او زه يرون کې ظاهر ما بین په انذار کې کما انزلنا للمقتسمين لکه څنګه چې نازل کړو موږ عذاب په مقتسمین باندې مقتسمین نو مراد يهود او نصارا دي سو بي يهود او نصارا او دې ته د مقتسمین لکه ولې وي نو مقتسمین ورته ځکه وایي چې دې خپل کتابونه تقسیم کړي مسمانه په بازو باندې به چې د دې د خواهشاتو مطابق نو باغی ایمان راوړلو چې کوم د دې د خواهشاتو مطابق نو هغه چې دینو پر خودل ایمان په نور وړي کفر یې کړی د دې وجه ته مقتسمین او قران هغه خپل باندې دغه فلسفه بیانوي الذين جعلوا القرآن هغه چې ګرځول دي دوی قران عظیم الشان حدوین اجزاء په دې خبره پوه بعض ایمان وړي په بعض کفر کړی تاسو څه کوئ زه سفر بھی خطر کی اللہ پاک نے سینہ کی مزید برکات اللہ رب العزت عمر کی برکت علم کی برکت مال کی سفر بھی خطر تقصیرات متمافی ایمان دین اہل سلامتی اعظم یا حل المشکلات یا دافع البریات الکافر یا مجیب الدعوات جب دعواتنا و دعوات جمیع المسلمین بحرمتی کامیاب شو اللہ علیہ خیر السلام علیکم وعلیکم السلام اللہ فرمائی جل جلالہ او دغه په خپل باندې اظهار د دې کوي چې دي د مقتسمین ولي وي الذين جعلوا القرآن دا مقتسمین دا يهود نصارا هغه خلق دي جعلوا القرآن چې ګرځول دي قرآن عظیم الشان یعنی هغه کتابونه چې هغه منزل دي په دوی باندې ان دوی عدوین اجزاء ګرځولي په بعضو ایمان وروړي په بعضو کفر کړي ها او یو قول پکې بلم دی هغه دا دی چې دا مقتسمین ورته ځکه وایي چې دوی د مکې معظمې لارې چې دی نو دوی تقسیم کړې وي او هغه چې دی داسې وي چې خلک به د اسلام نه اړو خلک به
د اسلام نه اړو. نو بعضو چې کوم دی نو په قرآن ته سحر ویلی، بعضو به کهانت ویلی، بعضو به ورته شعر ویلی. نبی علیہ السلام ته به نسبت د شاعر کله کو، کله به د کاهن کو، کله به د ساحر کو. نو دی دا تقسیم کړو، نو د لارې د مکې معظمې تقسیم کړی دی. ښه فوربک لنسألنهم اجمعین، پس قسم مې دی په رب ستا باندې چې خامخا سوال به وکړو مونږه د دوی نه، اجمعین د ټولو نه. اما کانوا یعملون، دا مبارد هغه څه کې چې دوی چې عمل کوو. فاصدع بما تؤمر، محبوب پیغمبره اے جهر بما تؤمر، ومده او تلل کوا او جهر کوا او تلل کوا هغه څه چې تا ته حکم کول شي. واعرض عن المشرکین، او بالاعراض کوا د مشرکانو نه. ان الله فرمایي جل جلاله ان کفیناک المستهزئین، بشک مونږ چې دی کافی استاد پارا د مستهزئین نه، یعنی مونږ چې کوم تا پورې کوم خلق ټوکی کوي محبوبا، نو مونږ چې دی نو دی هلاکو، په هلاکت لپاره مونږ کافی. ولید بن مغیرہ، عاصی بن وائل، عدی بن قیس، اسود بن مطلب او اسود بن عبد یغوس، دا خلق خا الذين يجعلون مع الله الها آخر، آغا خلق دا مستهزئین چې ګرځي دوی سره د الله تعالی نه، ګرځولي دي دوی علاوه د الله تعالی نه د الله رب العزت سره، یعنی الها آخر، معبودان غیر د الله نه نور معبودان ګرځولي دي، الہ آخر ګرځولي د الله سره. فسوف يعلمون، فزرد چې پوي بشي دوی په عاقبت د امر خپل باندې. ولقد، او خامخا په تحقیق سره، نعلم انک یضیق صدرک، او خامخا په تحقیق سره پوهیږو مونږه انک یضیق صدرک. دلته کې دا لقد راغلی دی، نو دا په مضارع چې راشي د پاره د تقلید وي، خو دلته کې د تحقیق د پاره دی. او خامخا په تحقیق سره پوهیږو چې بشک ته یضیق صدرک، یعنی تنگیږي سینه مبارک استا بما یقولون، پاغه څه چې وایي دوی دا استهزاء کوونکي او دا تکذیب کوونکي دي، چې سوی په دې بستا سینه مبارک تنگیږي. فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کوا متلبسه د حمد در خپلنا، او د سوای سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظیم، وقم من الساجدین، او شتو د سجدې کوونکو نه، د مزګزار. وعبد ربک حتی یاتیک الیقین، عبادت کوا د رب خپل تر دې چې راشي تا ته یقین، یعنی مرګ. ښه په دې کې د عطا یاتی سره چې دا یقین کله راغلی دی، نو د دې بیا دینه مراد مرګ وي. ښه اوس تاسو وګورئ، وعبد ربک یو پیروي، دا شیطان خو د خلکو دشمن دی کنه، غټ دشمن دی، دومره لوی دشمن دی چې په دې روژه کې په دې د طالبانو د خلکو په دې غوږونو باندې داسې للو ورته شروع کړي دي چې دا قرآن وانه اوري او دا چې دی ودی پوه شو، دننه غافل دی رؤوف ورانه وده کړی دی، غم راغلی پوه شو. ښه تاسو وګورئ، نو دا کیسې جوړه کړي دي. نو یو پیرا داسې غوث پاک رحمت الله علیه مبارک عبادت ته ولاړ، نو داسې په دې عبادت ګزارو په دې نیکانو خلکو سمې عملې کوي که نه، د نور سره څه کار نشته دی. هغوی وایي که تا وبخر دې ونه کړ نو بیا به یې وروسته وکړي، بله پیروی کې خیر وکړي، بیا به سم په دې پولو ورواړی، څه مسله نشته. خو د عبادت ګزارو د طالبانو سره د مولیانو سره ډېر زیات د نیکانو خلکو سره یاره جي وایي دی ولاړ دی په خپل هغه عبادتګاه کې لمونځ کوي، او په دې کې داسې یو ناشنا منظر جوړ شو، دا بل شان رڼاګانې شولې داسې، او دته آواز کوي چې عبدالقادر بس نور لمونځ مه کوه، ستا هر څه ما قبول کړي دي بس. نو دی چې داسې دا آواز یې واورېده، نو دی ورته لایي نه پېژنم د شیطان یم، وایي زما رب چې دی نو زما محبوب پیغمبر زما نیکه ته ویلي چې وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، چې تر مرګه پورې عبادت کوه، نو ما ته څنګه دا هر څه ماف شو چې دی نو دا خبره. نو اوس دغه ځای کې شیطان ورته بله لنګه تېږدلی، وایي ښه یاره بس شاه عبدالقادر جیلاني رحمه وایي بس خپل علم دې رانه بچ کړي، نو علم دې بچ کړي. هغه ورته وایي لینه بیا دې وایي پکې دغه وایي زه د الله فضل بچ کړم، هذا من فضل ربي، ښه دا زما د رب فضل دی چې دی.
شیطان ورته وی په دې نننۍ ورځ کې اویا کسان ما داسې د لوی مرتبه خلک چې دینو په دې باندې ورغلو پوه شو نو هر کار کې د شیطان بس د صادغي او چې کله یو کار داسې دغه شوي دی به کوی شوي نه هغه ما تاسو ته مخکې کیسه کړې پای پس بیا الله فرمایي جل جلاله دا سوره نحل شریف او دا مکی سورت دی مکی دته سوره نحل ځکه وی چې په دې کې د نحل د شهد د بچوغه ذکر پکې راغلي دي بزرګانو دیو جن ټول صورت ته نومي خودلې دي دا مبارک صورت چې دې کې رکوګان شپاړس دي او آیاتونه پکې یو سلو 28 دي دا سوره حجر مخکینی صورت چې کومه پاغي کې دا راغلي ربط خبره تاسو ته ربط دا دی چې ربي فانذرني الى يوم يبعثون مخکې راغلي په دې کې او په دې سوره نحل کې دا چې کوم دینو ما ته د قیامت ورځې پورې انتظار وکړه نو اوس په دې صورت کې چې دینو د قرب قیامت ذکر الله رب العزت کړی دی په سوره حجر کې دا چې وعبد ربک حتا یاتیک الیقین پوه شو کنه نو پاغي کې ذکر د قیامت صغرا حتا یاتیک الیقین دا غینه مرګ مراد کنه مرګ څه دی قیامت صغرا دی بزرګان او په دې صورت کې چې کوم دینو د قیامت کبرا د قرب ذکر دی دا غي چې کوم دینو د قیامت کبرا ذکر دی پکې رب باندې پوښ پتا شو ها بسم الله الرحمن الرحیم خاص د الله په نوم شروع کوم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه عام شرف دنیا کې په مؤمنانو په کافرانو الرحیم چې الله چې ډېر مهربان دی په مهربانه خاص سره په آخرت کې په مؤمنانو په کافرانو عطا امر الله عطا امر الله دلته کې چې کوم دینو وی کله چې طلب د تلوار او کوم مشرکانو د عذاب نو الله رب العزت د آیت کریمه نازل کړي چې عطا امر الله یعنی دلته کې صيغه د ماضی راوړل د عطا نو دلته الګ دا خو قیامت خو برازي راغله هونه دی نو راغله دی قیامت نو چون کې دا قیامت چې کوم دی نو دا دسي یعنی د دې د وقوع د تحقق دی او دا د نږدې دی چې الله پاک د مازه په صيغه باندې راوړل او یاره تاسو وګورئ کنه سبانه ورځ ورته ویل کنه ما قدمت لغد او نو نږدې څنګه دي چې کله اتت قریبون کنه دې نږدې دې راتون کې شي دی وجنه په صيغه د ماضي راولې عطا امر الله یعنی قرب القيامه دا سی بوږي فلا تستعجلوا مستاس طلب د تلوار مکوي په دې باندې دا غي دراتلو مخکې دا سی موه زګه چې دا خامخا واقع کیدون کې دی او زر سبحانه و تعالی اما یشرکون پاکی دا الله رب العزت درا او عالی دی دا هغه سره چې دی شریکي دا الله سره د شرکاو دغه دغه منزه دی او عالی دی ينزل الملائکه بالروح نازلی الله رب العزت ملائکه جبريل علیہ السلام بالروح او وحی سره دلته کې دی وحی ته روح ویل دی زګه چې دا روح دا جوسه په دی روح باندې ژوند دی وی کنه نو دو په دې وحی باندې ژوند راځي نو دا روح باندې جوسه ژوند دی وی او په دې وحی سره چې کوم دی نو باطن ژوند کیږي یعنی نفس په ژوند دا روح په تازگی مومي او ژوند کیږي ها من امره دا امر فامر دا الله په اراده دا الله تعالی سره علامه یشاء او امر دا چې وګوري الله پاک د عبادت د بندګانو خپلنا چمبیان ان انذروا دا چې تاسو یې کافرانو لپاره په عذاب سره او بل دا چې پوه شي چې انه لا اله الا انا نشته د لایق د عبادت مگر الله فرمایي مگر زیما فتقولوا زمانه ویری الله فرمایي خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونو او زمکه په حق سره وتعالى عما يشركون علی دی الله تعالی دا هغه څه چې دی شریکي د سره د بوتان نه خلق الانسان من نطفه پیدا کړی دی الله تعالی انسان د نطفه نه د ملینا نو به داسي ګرځولې د قوي سخته نو بیا فیضا هو خصيم مبین ټول مرحله تیر شي نو بیا دې چې کم دی نو سي دغه وخت کې دی چې کله قوي وګرځي نو شدي خصيم مبین شدید الخصومت صح جګړه نه جوړ شي او صح په خصومت کې په جګړه کې او یعنی مبین بیا دې چې کوم دې نو پخکاره بار باندې نفي د بعض بعد الموت کوي وای
چې من یحیی العظام وهي رمیم لکه سورۃ یاسین شریف کې چې هغه دا چې دا څوک به دا هډوکي ژوندي کړي چې دا بالکل داسې دغه بوسیده هډوکي والانعام خلقها لکم او چارپاهان لکه اوښان غوا غویان ګډې بیزې وغیره خلقها پیدا کړي دی الله تعالی لکم ستاسو دپاره فیها دفء چې په دې کې څه دي دفء دی چې تاسو په دې باندې ځان یعنی ګرموي پټوي لکه د ژمي جامې پکې نه هم جوړوي که نه د دې د اشعارو د اصوافو نه د وړۍ نه و منافع او دې کې منافع دي چې تاسو ته نه نسل اخلئ تاسو ته نه پی اخلئ تاسو ته سورني کوئ په دې کې مختلف دي ومنها تأکلون او د دې نه تاسو خوراک کوئ خوراک یعنی غوښې ته خورئ ولکم فیها جمال او ستاسو لپاره په دې کې جمال دی زینت دی حین تریحون کله چې تاسو د ورشو نه چې دی واپس راولې کورو ته ستاسو لپاره په کې څه دی زینت دی هلکه د کور نه علاول خلک بوځي نو بیا وروسته د سارا نه راولي الله تعالی د سارا نه راوستل مخکې کړل دی ورپسې کړو نو ځکه چې دا څاروي کله سارا ته تلي ورشو ته غره ته وغیره نو دا چې ماښام راځي نو دا ډېر ماړی نو ډېر ښایسته ښکاري په دې وجې نه چې دی نو دغه مخکې کړی دی ځکه فرمایي حین تریحون ای تردونها الى مراحها بالعشي و بیا وایي وحین تسرحون کله چې تاسو خارجوئ دا ورشو ته صحرا ته په سبا کې نو په دې کې نو دې دا ځان نه چې دی نو داسې هغوی وایي چې تاسو یې وینئ که نه مسله دا ده چې تاسو دا ګډې بیزې دا وینئ او ډېر هغوی تاسو دغه وخت کې انا اعطیناک الکوثر دا صورت ووایئ ښه دا صورت به په دغه وخت کې ویل پکار دي دا مسنون انشاءالله مسنون طریقه ده الله فرمایي وتحمل اثقالکم الى بلد لم تکونوا بالغیه او تاسو بار کوئ درانه پیټي الى بلد هغه خاریې ته لم تکونوا بالغی چې نه تاسو رسیدونکي هغې ته بغیر د اوښانو نه نو بس د سارا جاز ورپسې چې دی نو ورپرېږدی نو بس هغه ساتي چې ورته رسېدلي ښه او د الله شان ته ګوره چې د اوښانو لی جوسې داسې ورکړي دا قدم یې له دومره دغه ورکړي چې بس په لږ ساعت کې چې ګورې بس بیا نه ښه نو دې ته د ریګستان کا جهاز هم وایي که نه ښه الله فرمایي جل جلاله نه رسیدونکي تاسو دغه خاریو ته سره د درنو پیټو الا بشق الانفس مگر تاسو په ډېر په تکلیف د نفسونو باندې چې اوس یو سړی د بورې په شا کړې ده او هغه د دې خاري د دې نه خاري نه بلې ته وړي دې ځینې مردان ته وړي مثال په توګه څومره تکلیف وي او چې کله اوښ دی جو یو په ځای باندې ورته دوه ور واچوم هغه ساتي چې رسېدلي ښه الله فرمایي جل جلاله ان ربکم لرؤوف رحیم بېشکه رب ستا چې دی خامخا ډېر زیات مهربانه دی او رحم کوونکی دی چې دی ستاسو دپاره پیدا کړي دي والخیل والبغال والحمیره لترکبوها وزینه او پیدا کړي دي الله تعالی دا خلقه ورته راوباسئ ښه پیدا کړي دي الله تعالی اسونه خچر او خره لترکبوها دپاره دي تاسو سورلی کوئ په دې باندې دپاره د سورلی ستاسو وزینه او دپاره د زینت وګوره اس باندې سورلیم کې خو د زینت شیم دی که نه تاسو که خیال کړي دا په دې وخت کې هم د دې د ویګوګانو د دې غټو ګاډو د دې څیزونو دور دی اوس هم پکې دا ډېر مالداره خلک یې نو ځان له اصوله ساتلي د مازدیګري کې پې چکر بکر لګوي ښه او دا اس داسې شی دی د ده غوښه چې کوم دی نو دا خو پاک او دا به خوړی شو مخکې لیکن دا آله د جهاد ده نو د دې وجې نه چې دی نو دا مکروه ګرځېدلي دي بیا خو به د آله د جهاد دا به ختم شي که نه ګوره یعنې په کومه نوعه کې چې د کومې دغه نه داسې کار اخیستې شوي نو هغې د بچ بچاو دپاره بیا شریعت هم پرې هغه کړي ښه الله فرمایي جل جلاله لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون والله تعالی پیدا کوي هغه چې تاسو پې نه پوهېږئ د اشیاء عجیبه او نه عجیبه او غریبه اشیاء پیدا کوونکی دی الله رب العزت
وعلى الله قصد السبيل او الله تعالی باندې بیان د طریقې مستقیم دی قصد السبيل خا بیان الطريق المستقیم خا ومنها جائر او بعض د لارو چې کوم دی سدي جائر دا چې کوم دی کګی لاري دي حائد عن الاستقامه ولو شاء لهداكم اجمعين خو خشوی د الله تعالی هدایت تاسو خامخا هدایت وکړو تاسو ته لارې برابرۍ ټول ته هو الذي الله تعالی غزاد انزل من السماء ماء چې نازلې الله تعالی د اسمان نوبو لكم منه شراب ومنه شجر تاسو د پاره د دې وبونه شراب اسکاک دي چې تاسو اسکه ومنه شجر او تدین چې کوم دي د دې د وجنه زرغونی الله تعالی ودي فيه تصيبون چې تاسو په دې کې سروي ساروي خپل وينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب او بل دا چې زرغونی تاسو د فائدې لپاره دې کې په ځمکه کې فصلونه او زيتون خونه او کجوري او انګور ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه ان فی ذلک بشک پدی مسکو چې دا کوم ذکر شو لآیتن لقوم يتفکروا خامخا نخدا چې دلالت کی په وحدانیت د الله تعالی باندې خا نخ پکې موجود دي خاص دې پیدا کړی وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره او الله تعالی مسخر کړی دي تاسو د فائدې لپاره شپه او ورځ نور اوس پګمه او ستوري دا مسخرات دي یعنی جزئی کول کې دي په امر د الله تعالی باندې په اراده د الله ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بشک په دې کار کې خامخا نخدي چې دلالت نخدي د پاره دا قوم چې عقل چلی تدبر کوي وما زرع لكم من الارض مختلفا الوانه وسخر لكم ما زرع او مسخر کړی دی الله تعالی دا سخر لكم تروباسي او مسخر کړی دی الله تعالی تاسو د پاره ما زرع لكم هغه چې پیدا کړی دي تاسو د پاره پزمکه کې بزمکه کې حیوانات او نباتات او وغیرہ مختلفا الوانه چې په حال د کون د دې کې چې مختلف دي رنگونه د دې معنا دا چې د فصلونو رنگونو ته وګوره او دا رنګ د حیواناتو رنگونو ته وګوره سرو زیړو شنو وغیرہ وغیرہ ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون بشک په دې کار کې خامخا نخې دي چې د پاره دا قوم چې اغي نصيحت قبلې اخلي او هو الذي الله تعالی غزات سخر البحر چې مسخر کړی دی دریاب د پاره د رکوب د سورلو د کول استاسو په دې کې او د غوټې لګول چې تاکلوا منه لحما طريا د پاره دې چې اخره تاسو د دینه او غوخه تازه چې غوخه د مېدا پوښښ د مېدا وتستخرجوا منه حليه تلبسونها او تاسو خارجوي د دینه کالی تلبسونها چې تاسو اچوي ملغلر مرجان وغیرہ وتر الفلك مواخر فيه او ینه بت کشته مواخر فيه چې غشلې وبولرا او جاری کېدل خپل سره مخ کې وستو په یوې هوا سره ولتبتغوا من فضله او د پاره دې چې طلب کې تاسو د فضل د الله رب العزت په تجارت سره ولعلکم تشکرون او چې په تحقیق سره تاسو شکر ادا کړئ د الله والقى في الارض رواسي ان تميد بكم او غرزولې دي پزمکه باندې ثابت او اوچات او ثابت غرونه دا ان تميد بكم دې کې وتعالى روباسي اوس کو تفسیر نه بلې نو بیا چې وتعالى نه روباسي نو سمانا بشي الکا غرزولې دي پزمکه باندې غرونه ثابت ان تمید بكم نو معنا بده سو کې چې په دې لپاره پتا سو دا خوځي غرونه دې لپاره به خونه کړی دي چې دا خوځي نه الله تمید بكم چې الله تتحرك بكم چې پتا سو بدا خوځي نه بل وانهار وسبلا لعلكم تهتدون او بل دا ګرځولې دي په دې کې ولی دریابونه کنه وغیرہ وسبل او لارې لعلکم تهتدون چې په تحقیق سره تاسو لارو میں مقاصد خپل تا او علامات او بل چې نخې چې استدلال کوي تاسو په دې سره یعنی
په طرقو باندې لکه غرونه شو په ورځ کې او وبالنجم هم مهتدون په ستورو باندې دوی لار معلوموي د هدایت مومي لارو ته او قبله په شپه کې نو په ستورو باندې معلوموي او د ورځې په غرونو باندې لکه دا مخامخ غر چې دی نو دا د سکرې غر دی مثال په طور دې غاړې ته چې داسې لاړ شي داسې بیا بونیر راځي نو اوس که مثال دغه غر په نښه کې راوستی دی نو دې غاړې ته دا هغه دی هلکه که اخوا بل غر ګورې لکه دې طرف ته دا دی دا خو اوس چې کوم دی نو خلک هم ګرځېده وسایل ګڼ شو مخکې به په دې غرونو باندې او په دې ستورو باندې به دا لارې خلکو معلومولې خو قبله به یې معلوموله پې الله فرمایي جل جلاله وعلامات خا وبالنجم هم مهتدون افمن يخلق كمن لا يخلق آیا پس هغه څوک چې دی پیدا کوونکی دی چې الله دې کمن لا يخلق شانت دا هغه چا دی چې دی پیدا کول نشي کولی دا بوتان دي چې تاسو سره شریکان کړي دا الله د هغې په شان نو داسې نه ده یعنې نه دی ښه فلا تذکرون آیا تاسو چې کوم دی نو نصیحت نه قبلوئ چې ایمان راوړئ وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کجرت تاسو شمار خصوصی نعمت د الله تعالی نشمارلی نشه تاسو ما ویلو کنه چې نعمت الله دا د نعمت اضافت الله تشوی خصوصی نعمت تونه تاسو شماري انور خلا پرېدا او بیا په کې دا معنا او چې نعمت مصدر دی مبني للفاعل شي نو تاسو د الله هغه انعام کوون کی شماري چې چا څوک چې کوم دی په نورو چا باندې انعام کوي هغه خلق کده الله رب العزت هغه خلق شماري هغه مخلوق شمارلی نشي یا نعمت الله دا نعمت مصدر مبني للمفعول کې چې په چا باندې الله انعامات کړي کاغه شماري نو شمارلی هر طرف ته وګوره الله پاکو د خپل مخلوق باندې د څه نعمت نه کړي په رښا وایي ډېر نعمتونه پکړي دي نو کوم شماري نو نشي شمارلی او کله کوم خلق چې الله پاک یعنی هغه منعم دوه قسم دي کنه یو مجازي دي یو حقيقي دي یو مجازي دي نو منعم حقيقي الله منعم مجازي ما تاسو ته ویلي چې پلار منعم دي اولاد د پاره استاد منعم دي شاګردانو د پاره پیر صاحب منعم دي د مریدانو د پاره او داسې په سزا چې د چا کول کوټه انعام دی او سره د چا سره کړي دي او کلوي کړي دي لکه ته وایې چې لکه دا قران کې چې تشته دي چې په مخلوق کې منعم وي کله د ځان لګیاي نو قران راواخلې ګورې ښه انعم الله عليه وانعمت عليه الله تعالی انعام کړی دی د باندې په زید رضی الله عنه باندې وانعمت عليه تا په انعام کړی دی چې تا ذات کړی دی نو ګوره الله په انعام کړی دی او تا په انعام کړی دی انعمت عليه محمد علیه السلام منعم شو کنه شو ها او ګورې چې په چا انعام کړی دی نو من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا انبیاء خو زمونږ وایي په اقوال دي کې 1,40,000 زیات کم شو یا دا بل قول پکې دي شمارل ګران دي ښه خو اولیاء دغه چې کوم دي صدیقین راواخله په دنیا کې چې څومره تیر شوي دي او شهدا ته وګوره دارنګه چې کوم دي نو صلحاو ته وګوره نیکانو خلکو څومره دي الله تحصوها چې انعامات په الله کړی دي هغه شمار دي چې الله پاک په خپل مخلوق کې څوک انعام کوونکی پیدا کړی دي دا الله پاک نه انعام یافت هغه خلک چې هغوی په بل باندې انعامات کوي لکه چې الله ورکړه کړې ده اوس هغوی لګیا دي نو هغه څه کوي خلکو سره انعام فایدې ورکوي انعامات خلکو ته تقسیموي ښه الله فرمایي څنګه چې نبی علیه السلام ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي انما انا قاسم والله یعطي الله راکوونکی دی زه تقسیموونکی نو دا منعم شو که نه شو او کم شی دی چې د حضور د در نه موږ ته الله نه دی راکړی الله هلته ورکړی دی ګوره بجلی د ډیم نه راځي ګریډونو ته د ګریډ نه بیا ټرانسفارمرو ته ځي ټرانسفارمرو نه بیا میټرو ته راشي میټر پسې لګېدلی دی هغه دی خو تا ته حسابوي چې دونه دې خرج کړه دونه دې خرج کړه دونه دې خرج کړه دا دونه قیمتي څیزونه دي او تاسو ته داسې میلاو دي که نه چې بیل داخلوي تاسو ته پته ولګي چې واقعي پوه شوې که نه الله اکبر الله فرمایي جل جلاله ان الله غفور رحیم بشک الله تعالی چې خامخا ډېر زیات بخښونکی ډېر زیات رحم کوونکی دی والله یعلم ما تسرون وما تعلنون الله تعالی چې عالم دی په هغه څه باندې تاسو پټوي او تاسو ظاهروي چې کوم عقاید دي او اعمال دي چې تاسو پټوي او یا تاسو کوم ظاهروي په هغه باندې الله رب العزت عالم دی
والذین تدعون من دون الله او هغه خلق چې عبادت کوي علاوه د الله رب العزت نه چې بوتان دي داغي لا يخلقون شيئا دي نه پیدا کوي شي لرا او هم يخلقون دي پیدا کولی شي چې دي له کانو نه دا دغه په سراغستي او ټک 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 او سترګي او سره دا پکې جوړ کی ښا او اوس چې کوم دینو بخوانه دا شعر روان دی اوس په سوشل میډیا دور شو بس چې غشي نو کله به یو چا شکل جوړي او کله د نورو کله د خصو بس دا لګي ورته او بیا لوي لایف پر راکوم ونه دغه شی به جوړ کو بوتال به جوړ کو کنه دا هغه زمانه نه دار روان دي دا سیستم او دا اصل هغه بوتال دغه شعر دا ډیر زیات وعید راغلی په دغه سيزونو باندې راغلی دی ښا الله فرمایي جل جلاله نو الذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون دې چې کوم دینو تخلیق د دې شی معنی دا یصورون من الحجاره دې صورتونه تصویر ورکړی شوی دی تکانی وغیرہ نه اموات غیر احیاء دا ملدي چې روح ور پکې نشتا او ژوندین ندي او ما يشعرون او دې نه پويږي دا بوتان چې ایان یبعثون چې کله به وقت د قیامت کله به دی را پاسول شي دا مخلوق نو دی ولې بیا عبادت کوي چې په دې نه پويږي زموږ الله رب العزت چې دی هغه خود دې هر څه علم چې دی پاره کې مستقل دی الہکم الہ واحد معبود تاسو مستحق د عبادت تاسو الله دی چې معبود یو دی هغه نظیر په ذات کې شته دی په صفات کې شته چې څوک دی الله جل جلاله الله فرمایي جل جلاله فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة هغه خلک چې دی ایمان وروړي په آخرت باندې زړونه د دوی چې دا منکر دي یعنی انکار کوونکي دي د وحدانیت نه وهم مستكبرون او دوی چې کوم دي تکبر کوونکي دي د ایمان نه لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون لا جرم یعنی حق دا ثابت دا خبره دې خبره کوی ها اده لا جرمه کې چې کوم دی تقریبا 3 وجې دي ښا هغه غوړه درې دا چې دا لا جرمه دي کې دا لا چې دا نافیه دي نافیه او بل چې کوم دی د دې هغه اوس دغه چې کوم دی هغه محذوف دی هغه چې کوم شی دی نفي کړی دی او جرمه فعل ماضی دا په معنا د حق او د حق او د ثبتا حق او ثبتا او دلته کې چې دی دا ما په دې باندې داخل دی نو دا په محل د رفع د فاعل کې دی نو دلته بدې کې معنا دا څه وګرځيږي چې لا عبرت بانکار الكفار واستكبارهم بل حق و بلکې دا حق دی او ثابت دی دې خبره پوه شو کنه نو دلته کې مونږ چې معنا وکړو تاسو کې خیال دا څه وکړل چې لا جرما حق دا خبره ثابت دا خبره ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون چې بشک الله تعالی چې عالم دی په هغه سبا چې پټوي وي او چې ښکارا کوي وي اعلان کوي ښا یعنی بدله بدی تور کی انه لا يحب المستكبرين شان دا خبره ده الله تعالی چې نخوخي تکبر کوون کولرا سمانا عذاب ورته ورکی ها دا مبارک نظر بن حارث کے نازل دکھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ پاغ وقت چې ویل شدیتا دا ما استفهامی دی ماذا یعنی څه شی ما ذا او دا ذا چې ته موصوله ده یعنی څه شی هغه چې نازل کړي دی رب تاسو دا څه شی دی دیوی جواب کې قالوا اساطير الاولين وای دی چې دا دروغ کیسې د لوبانو خلقو دي د پاره د گمراه کولو د خلقو داسې ليحملوا اوزارهم كاملا د پاره د دې چې دی بار کی پاکبت د امر کې پیټي د ګناهونو خپلو کاملتن کامل چې د دې بس شی بتنا یعنی کمول نشي یوم القیامت پورز د قیامت ومن اوزار الذين او بعض د اوزار د ګناهونو د پیټو د هغه خلکو یضلونهم بغیر علم چې گمراه کوي دی لرا بغیر د علمنا ځکه چې دی رابلی دلال تا نو بیا دوی د دې تابعداري کوي نو دی په دې ګناه کې دواړه سره شریک دي ښا الاسا اما یزرون خبردار شه بد هغه چې دی بار کوي
قد مکر الذین من قبلهم په تحقیق سره مکر کړي وا خلکو چې تیر شوي دي مخکې د دوی نه چې نمرود دی او دغه دوی چې کوم دی نو یو نمرود یو صرخ جوړ کړی وو اوچا یو آبادې کړی و چې د اسمان ته وخیږي د پاره د دې چې د اسمان والو سره د مقابله وکړي دې دپاره داسې کړی مکر یې په دغه صورت کې نو فأتى الله بنيانهم پس قص کړي والله تعالی بنیاد د دوی باندې من القواعد د قواعدونه د بنیادونو نه چې کوم دی نو سکړي هوا کې راوست ولېګلا او زلزلہ دی ولا منهدم کها فخر عليهم السقف پس را پریوتل او په دوی باندې چت د پاس نه او دې تلان دی واعطاهم العذاب راغلی دې ته عذاب من حيث لا يشعرون داسې طرف نه چوي نه پوهېدل پس لکه هم راتل ثم يوم القيامه يخزيهم وبیا پورز د قیامت بدی چې کوم دی ذلیل کی دوی لرا ويقول اين شركائي الذين كنتم تشاقون او فرمای الله رب العزت دوی ته په جبه د ملائکه سره اين شركائي الذين كم دې کې دي شریکان زما په ګمان تاسو کې تاسو وایي هغه چې وې تاسو تشاقون فيهم چې تاسو مخالفت کو د مؤمنانو سره پدې کې شان د دې کې خلق السماوات والارض تخلیق د اسمانونو په تخلیق د اسمانونو کې ویل باغ خلق چې ورکې شو دي ته علم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين چې ذلت او رسوایی نندرس او بل چې دی والسوء على الكافرين او څومره چې کوم دی غسو بدحالی او پریشانی او غمجنی په دوی باندې د پچاله کافرانو باندې الذين تتوفاهم الملائکه هغه خلک چې وفات کوي دي لرمړه کوي دي لر ملائکه ظالمي انفسهم او دې حال کې چې ظلم کوون کې دي په نفسونو خپل باندې په کفر سره فعال کو السلام فالقوا السلام او دوی چې کوم دي نو منقاد دي ستا او تسلیم دي السلام یعنی تسلیم دي مرګ تا او ویل قائلین دي په دې باندې ما كنا نعمل من سوء چې دې کړه موږ نو موږ عمل کوونکې د ګناه د شرک ملائکه ورته وی بلا دا سدا ان الله علیم بما کنتم تعملون بشک الله تعالی چې علم لرونکي په اعمال استاد باندې مطلب در تدر کی او ویل شي دوی ته یقال له تروباسه فدخلوا ابواب جهنم خالدین فيها پس داخل شي دروازو د جهنم تا چې همیشه تاسو په دې کې فلبئس مثوى المتکبرین پس ناکار دي زید ورګرځیدلو د تکبر کوونکو وقيل للذين اتقوا ويل شاغ خلق تا چې دي ځان ساتل دي د شرک او کفر نه ماذا انزل ربكم چې داسي چې ویل شاغ خلق تا چې تقوادار خلق دي ځان د کفر شرک ساتل دي دي ته وایي چې ماذا انزل ربكم څه شي نازل کړی دی رب تاسو نو دي سوې جواب کې قالوا خيرا ال تک چې کوم دې مخ کې ذکر کړل چې کافرانو ته ویل شي چې چا نازل کړی دی او څه شي نازل کړی دی وایي چې اساطیر الاولین ته ویل کړه دی وسوي پیدا قالوا خيرا نو دی وایي چې دا الله رب العزت خیر نازل کړی دی انزل ربكم خيرا گویا کې خلو دی به قالو خيرا نو خیر یا بد دی مبارک ود دی صفاتونه به کې جدا تاسو متصف په دې صفاتو دا کلام الله نازل کړي للذین احسنوا د پاره دا خلکو چې دی احسان کړي په ایمان سره په هذه دنیا حسنه په دې ژوند د دنیا کې دې د پاره حسنه دا حیات طیبه دی ول دار الاخرته خامخدار د اخرت چې دې جنت دی خیر دا غره دی په دنیا نو په دنیا کې چې څه شی دی الله فرمایي ولا نعم دار المتقين خامخا خله دار د متقیانو کور د متقیانو چې جنت دی اس کم یو دغه دی هي جنات عدن دا جنت عدن دی زید ناستوګ لګي يدخلونها تجري من تحت الانهار داخل بشي دی تا جنت عدن ته چې بهيږي دا د غرو د بنگلو دی ولي لهم فيها ما يشاءون دي پاره پدې کې هغه سړي چې دی غواړي ذالکم دار یجزي الله المتقين بدلور کې الله تعالی سم چې دا جزا ورکړي دي تا بدلور کې الله تعالی متقیان او والذین تتوفاهم الملائکه او هغه خلق چې دي ملکی دي لره ملائکه طیبین خلقون دي چې دي طاهرین من الكفر چې پاک دي د کفر او د شرک نه یقولون سلام علیکم وبوی ته په وخت چې کله دا ملائکه راشي
او د دې د روح قبض کوي نو دې ته به داسې وي سلام علیکم چې سلامتیا دي په تاسو باندې. ګورئ چې دا ملایکې دي نیکانو خلکو ته راشي که نه او د ده د مرګ دا وخت رانږدې شي نو حدیث مبارک دی چې اذا اشرف العبد المؤمن على الموت یا دا عبد مؤمن مشرف په مرګ باندې شي. اشرف العبد المؤمن على الموت چې مشرف شي دا عبد مؤمن په مرګ کله ورته راځي که نه دا وخت جاءه ملک ته ملایکه راشي فقال له پس وایي د تا السلام علیک یا ولی الله داسې کی یا دا الله دوست ولی دا الله عبد مؤمن نو دته وایي چې یا السلام علیک یا ولی الله الله یقرأ علیک السلام ویبشرک بالجنه الله تعالی تا ته سلام کوي او بل دا چې تا بشارت په جنت باندې درکوي. اگر تاسو ویلو کنه الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره تراغلو کنه ها او بل ځکه دا راغلي دي ويستبشرون بنعمه من الله کنه دې ته بشارت ورکول شي. ها الله فرمایي جل جلاله نو د نیکانو خلقو ته چې ملایکې راځي د روح قبض کولو د پاره هغوی سره داسې معامله وي ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون داخل شي جنت ته په سبب د اعمالو ستاسو باندې. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه دی انتظار نه کوي دا کافران مگر د دې چې راشي دوی ته ملائکه د پاره د قبض د ارواح او یاتي امر ربک یا راشي امر د رب ستا عذاب یا قیامت چې مشتمل په عذابونو دي. کذالک فعل الذين من قبلهم دارنګ څنګه چې د دې سره دا معامله وشوه او بکې فعل الذين من قبلهم کار کړو دا څنګه چې دې خلکو دا شکار کړو چې دا انتظار به کو دی تک نه نو مخکینو خلکو چې دینو د دین چې مخکې تیر شوی د امتونو نه دیم دا شکړو چې تکذیب د رسولانو یې کړو الله هلاک کړي. وما ظلمهم الله ظلم نه کړي وما ظلمهم الله او ظلم نه کړي الله تعالی په دوی باندې د ظلمه لپاره فاعل الله دی هم ضمیر مفعول دی ښا ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن ودي په نفسونو خپل باندې ظلم کوونکي په کفر سره اصابهم سیئات ما عملوا سره سیدل دي دوی ته سیئات ما عملوا هغه بدلا دا هغه چې دا څه عمل کړی دوی جزا ده وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دوی باندې ما كانوا به يستهزئون هغه چې دوی په دې پورې ټوکی کوونکی دا عذاب پورې دا په نازل شو. وقال الذين اشركوا او ویلو چا ویل دي مشرکین د عربو په ویل د مکی لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وخشوا الله تعالی نوبا عبادت نه کړي علاوه د الله تعالی نه شي نحن ولا آباؤنا مونږه او نه پلارانو زمونږه ولا حرمنا من دونه او نه حرام کړي مونږه علاوه د دنا د حکم نه علاوه چې کوم حرام کړي دا غي نه علاوه مونږ شي حرام کړي نو من شيء د بحائر او سوایب او غیره نه دا چې مونږ دا شیزونه حرام کړي دا زناور قزان باندې یا مونږ دا کوم شرک کړي دي نو دا دی بسوي دا به عقیده ساتره دا د الله په مشیت دی بس الله تعالی په دې راضي دی څه راضي دی نو موږ وایو چې ګورا دا د کافر او عقیده و هغه به موږ د پلارانو چې شرک کړی دی نو دا د الله په مشیت دی الله په دې راضي دی چې دا دیو کی دا یاد ساته الله تعالی د خپل بندګانو په ناروا کار ناراضي کیږي دا یاد ساته ناروا کار باندې ناراضي کی نو دلته دا ویل شي چې یو فرض مون سړی وکړو ته ویل لکه دا موږ د الله په مشیت باندې وکړو الله په دې راضي چې موږ دا شو بالکل دا ویل شي او دا مو سره ویل دا الله په حکم باندې موږ وکړو اوس د ځوان ځیا که یو سړی دی هغه یو کار داسې وکړي چې مثال په تور لکه شراب وڅکي دی وایي چې الله په دې راضي دی د الله په مشیت وکړو د الله په دې راضي دی نو چې الله په راضي دی نو بیا په دا په غضب کېږي په تاولې چې بیا دا اسلامي حکومت دغه ته واکدارانو ته وایي چې شابه کېده باندې دا ثابت شو اوس ورکې وایي وهه یو سل کروړې دا وال دغه نه کېږي چې څوک راضي د چا نه وایي او که نه چې ناراضه دي نو وایي ناراضه یې که ښه
دغه خبره دی کې ذهن کې یاد ساتئ په دې کې دا خبره موقف واضح دی چې یو کار دی هغه به د ثواب کار به وي قرآن کې به حکم راغلی مثال په تور یا رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کړي نو دا اوس ویل چې یاره دا د الله په اراده باندې او الله په مشیت باندې موږ دا کار کوو یا موږ دا کار وکړو الله او د الله رسول په دې باندې راضي دي او د الله په حکم مو دا ویل شي خو که چېرته ته خبره د زنا راله د شرابو راله د سود راله د جوارې راله د حرام خورۍ راله او ته وایې چې الله په دې باندې څه دی دا د الله مشیت دی په دې کې په دې الله راضي دی دا د الله په حکم باندې ده کړی لکه کله کله پکې داسې خلک اکثر چې دی نو ناپوهتیا د وجې داسې کېږي داسې پکې عوام دی البته تاسو به خیال کړي شئ یاره بس دا الله داسې خوښه وه الله په دې راضي و نو چې داسې وشوه تاسو خیال یو سړي غلی دا د زړه د سر باندې ایشتلي او زری زری کړي وي دی وایي څه هلکه بس دا الله داسې خوښه وه الله په دې راضي و دا د الله حکم و بس داسې نه هلکه د الله مشیت سره شته دی خو د الله رضا نشته د الله حکم په ناروا کار نشته فرق وکړي دې کې به فرق کوئ ورې ښه په دې خبره پوه شو الله فرمایي او ته چې دا مشیت او دغه اراده دا اراده نشته نو الله پاک جل جلاله دله د الله سونه فری ورکړي دي دله مثال په تور مال دولت ورکړي دي دله چې دې نو وخت ورکړي دي سرسترګي ورکړي دي نو ورګه او دوه دغه وته لارې وته خودلې دي یو لار جهنم ته تللی دی یو لار جنت ته تللی دی چې دی او الله د دې لپاره دا لیکلي دي دا تاسو په دې باندې بیا لږ سړی کنفیوز شان شي چې هلکه دې چې دی نو بیا ولې جهنم ته لیږي مثال نو الله پاک یهود د دې لپاره داسې تقدیر برابر کړی دی چې که دوی په دې لار لاړ نو دی به جهنم ته ځي که په دې لار لاړ نو دی به څه ته ځي جنت ته به ځي تاسو وایئ چې کله کله خو سړی ښه ټیک ټاک روان وي اخر کې هلک وایي دی په اخر کې هلکه په لعنت شو نو داسې کار ته وشي چې بس یا خودکشي وکړي یا مثال په طور علیاذ بالله ګډوډ شي اخر کې نو بیا داسې ده چې یاره الله پاک یې داسې نه ورچوي دې د ده د لاسونو خپونه داسې کار وشي چې هغه موجب د څه وګرځي د جهنم وګرځي یا داسې کار ته نه وشي په آخر کې چې هغه موجب د جنت وګرځي لکه یو سړی هغه بلا قتلونه کړي یو کم سل قتل یې کړي بني اسرائیلو کې نو دی چې دی نو یو چاله ورځي بل چاله ورځي نو یو پیره داسې خلکو له ورغی چې هغې ورته دغه وکړو چېرې دا تا دونه قتلونه دې کړي دي او بیا هم ویل شي ما به الله وبخي نو ستا دپاره دا دغه نشته که د موسی علیه السلام مبارک ته او جلالي پیغمبر چې تا سل مړي کړي دي او ته بیا هم وایې چې ما به پرې وبخي او بس الله رب العزت چې دی نو هغه داسې کار وکړه چې یو بل سړی و هغه د قتل مستحق و قابل و دی وایي چې هسې دغه نشته دی دونه مې کړي خو راشه بس دا هغه پښتو کې وایي که نه وایي دا اصل په لارې پورې دا یو پې هغه خبره پې ستاسو درځي که نه هغه سړی ولګي چې د یو لیم دا سر له خور که هغه یې مړ کړ لکه هغه د الله د رضا لپاره د خبره چې هغې کې د الله رضا وپاکړي نو الله پاک دې په دې باندې وبخل الله ته وبخل څه نه دي کنه او دې طرف ته وګوره څونه لویه خبره او دې طرف ته چې دی نو چې یو کار یې داسې وکړو نو د بخلي دپاره سبب او باعث الله پاک وګرځو دې خبره پوه شو کنه ښه نو دې وجې نه چې دی که په دغې لار لاړلې نو دا جهنم ته د تلو د یوه لاره او یو لار جنت ته د تلو ده نو بس چې کومه په کومه باندې الله رب العزت دغه کړي نو هغه لارو ته اسانه کړي هغه ته اسانه شي یو بس په دې په خپل اختیار باندې په هغې ځي مجبوري محض نه دی نو چې هغه د جنت لارې جو بس نیغ جنت ته ورسېږي او چې د جهنم لارې نو بس چې دغه کوشش یې کړی دی نو پوه شو که بس هغې طرف ته ورشي الله فرمایي جل جلاله وكذلك فعل الذين من قبل فهل على الرسل الا البلاغ المبين وسه دا فهل چې دا فمانه دا هل فمانه ما سره دی فما على الرسل پس نشته دی پر رسولانو باندې مگر رسول ظاهر دی ها او پدی باندې چې کوم دی نو له ساره کا هداهم کنه تا باندې د دې هدایت پتا نشته دی
تا باندې انما عليك البلاغ پتا رسول دی نو معنا دا ده چې ایصال للمطلوب د الله رب العزت شان دی ارات الطريق بس تکوا دا خبره کړه الله فرمای ولقد بعثنا في كل امه رسولا او خامخا پتا یې سره لګلې په هر یو امت کې رسول چې څنګه په دې کې رسول لګلې دا سي په هر امت ان عبد الله او دوت دا پیغام رسول چې عبادت کوي دا الله رب العزت د واحد لا شریک عبادت کوي واجتنب الطاغوت او ځان ساته د عبادت د بوتانو ومنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله پس بعض الذين اغسوا دي چې هغه الله رب العزت دې ته هدایت او ایمان راوړو ومنهم من حقت عليه الضلاله او بعض الذين اغسوا دي چې ثابت شوی د دې په فد باندې دلالت علم د الله تعالی کې ایمان نه دی راوړي فسیرو فی الارض تاسو سیر کوئ ګرځه پسمکه کې کفار د مکی پسمکه کې فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین فسوره فنظر د عبرت باندې چې څنګه انجام د دروژنو چې د رسولانو تکذیب کړو د دې حشر عاقبت ان تحرس علی هداهم وهو پیغمبره کته حرس کوي په هدایت د دوی باندې چې کوم الله گمراه کړی دي دوی په هدایت باندې ته حرس کوي نو ته په دې قادر نه فإن الله لا يهدي من يضل پس بشک الله تعالی چې هدایت نه کیږي چاره چې دی اراده د اضلال د دوی او مالهم من ناصرین او نشته د دوی د پارسو امداد کوون کی چې مانعين د عذاب د الله دې خبره پوه شو واقسموا بالله جهد ايمانهم وقسموا کوي دوی دروغ سخت قسمونه لا يبعث الله من يموت چې درا لګي الله تعالی هغه څوک چې دی من يموت چې کوم څوک مړ شوی دی نو الله پاک دې راځوند دي کی بلا دا سدا راځوند دي کی را پاسي وعدا عليه حقا وعده الله تعالی چې د په باندې حق ادا ولكن اكثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه چې د اهل مکه نه پوهیږي نه ليبين لهم الذين يختلفون فيه د پاره دي تبعثت کوي چې ليبين دارا پاسي او بعثت کوي د پاره دي چې ظاهر شي دوی ته هغه يختلفون چې دوی په دې کې اختلاف کوي وليعلم الذين كفروا د پاره دي چې معلوم کې الله تعالی په علم ظهوري سره هغه خلک چې کفر کړي دي انهم كانوا چې بشک ودوي کاذبین سو دروغجن په انکار د باس بعد الموت کی حجی الله فرمایي جل جلاله وليعلم الذين كفروا د پاره دي چې پوه شي هغه خلک د پاره دي چې معلوم کې الله تعالی هغه خلک چې کفر کړي دي انهم كانوا كاذبین یعنی معنا دا چې په خلقو ته ظاهر کی یا دا چې دي ته پته ولګي دي خلقو ته دا کوم منکرین چې کفر کړو چې بهشکه دوی درو یعنی دي دروژن په دعوا کې چې انکار د باس بعد الموت نه کوخه الله فرمای انما قولنا لشيء خبر ملکدا قول زموږ یو شی ته اذا اردنا هر کله چې موږ اراده وکړو د ایجاد د تخلیق د ان نقول له كن فيكون دا چې وایو موږ د تشابه شي والذین هاجروا فی الله او خلق چې هجرت کړي دي او فلا الله کې د پاره د اقامت د دین د الله من بعد ما ظلموا پس دا غنه چې ظلم کړی شو په دې باندې په zarar سره د اهل مکه د طرفنا چې هغه نبی علیہ السلام او صحابه کرام نو الله فرمایي جل جلاله لنبوي انهم في الدنيا حسنه مخا نازل بكم دینرا په دنیا کې حسنتن دارن حسنا دار حسن کا دلته حسنین مراد مدینه منوره د خان آیات ساتي غزه داده چې الله تعالی او تسویل دي مدینه منوره ته حسنه ویل دي ښا تا دي حسنه دارن حسنا چې مدینه منوره ولا اجر الاخرته الک حسنه خود کدا یو ډیر زیات خوبصورت ابدا او یو دا چې کوم دی نو خلک هم ډیر زیات خسته دي او دوی بل خبره دا چې هغه څوک پکې تشریف الوګر دي هغه د امام الانبیاء دي بل دې کې د ثوابونو په ډیر زیات دي او الکه
چې دا حسنه چې کوم دی نو هغه د جنت ټوکړه ورته الله پاک جهو را منتقل کړی ده ولا اجر الاخرته اکبر خامخ اجر د اخرت چې جنت دا ډېر لوی دی لو کان یا لمون چې تدوی پوهیږي